حضرت آدم علیہ السلام د خټې نه جوړ کو او بیا چې په جنت کې اوساو الته کې د ګسې پختې نه دا چې کومه ګس طرف پختې دي د اوچتې پختې نه د هغه بیبي جوړه کړه. کم انسان نه چې دنیا پیدا ده د هغه نوم حضرت آدم دی علیه السلام. پیغمبر دی، جلیل القدر شخصیت دی او د ټولو پیغمبرانو د انسانیت پلار او نیکه دی. او د کمې زنانه نه چې الله تعالی دا سلسله روانه کړې ده د هغې زنانه نوم حضرت حوا دی علیه السلام چې د دې پیغمبرانو نیا ده او زمونږ د ټولو مور ده او سلسله د نسب زمونږ دقې دواړو شخصیاتو ته رسیږي. دا دواړه خدای پاک په جنت کې ډېره موده وصولي دي، شپږ نیمې شلې کاله ژوند دوی په جنت کې تیر کړی دی. خدای پاک پروردګار سړي ته او ښځې ته په یو نظر دلته کتلی دی. بعضې خلک په شریعت یو اعتراض کوي، وی یاره با اسلام او شریعت ښځې له حق نه دی ورکړی او ښځې ته سپک کتلی دی. زه دا درته وایم چې شریعت ښځې له ډېر لوی حیثیت ورکړی دی او ډېر په اوجت او د قدر په نظر یې کتلی دی. بیبي حوا دا خدای پاک د آدم علیه السلام نه دلته هم پیدا کولی شو د هغه د پختې نه چې د جنت نه یې راکوز کړی وی او بیا په دنیا کې د هغه اوده کړی وی او پختې یې ترې ایستی و او بیبي حوا یې پیدا کړې وه. داسې م الله کولی شو، لیکن الله داسې ونه کړل څنګه چې آدم علیه السلام په جنت کې پیدا کړ دارنګې بیبي په جنت کې پیدا کړه چې دواړه د جنت خوشحالۍ وسکي. ورته وایي فکلا منها رغدا حیث شئتما، د دې دواړو ته حکم کوي چې د جنت نه خوراک کوئ، په مړه خېټه کوئ او چې کم ځای م خوښوي هلته کوئ. چې کم خشته ښکلی عیش او ژوند عیش و عشرت او د مزو ژوند شپږ نیمې شلې کاله حضرت آدم علیه السلام په جنت کې تېری کې دا ورسره بیبي م تېر کې. دا اوس ښځې او سړي ته په یو نظر کتل شو که نه شو؟ لومبې چې خدای پاک د کم انسان د سړي او ښځې نه انسانیت شروع کړی دواړو ته په یو نظر کتل او دواړو ته یو شان عزت ورکول. داسې هم خدای ویلی شو ګوره د قرآن شریف او په دې حدیثو کې په ډېرو آیاتونو کې او نصوصو کې خطاب د الله سړي ته ښځې مرادي خو هغه طبعا ورسره ذکر کوي. هلکه وایي اقیم الصلات کې دا حکم دا سړو ته دی او ښځې ورسره ضمنن او طبعا مرادي دي. دلته الله آدم علیه السلام ته خطاب ونه کړ چې کل خوره دی ونه وی چې زه بیبي به دې مخوري خو هغه ستا د برکته به خوري او طبعا خوراک کوي نه. فکلا دواړه بالاصاله دواړو ته حکم دی چې دواړه خوراک کوئ د جنت د میوو نه رغدن په مړه خېټه او حیث شئتما. سړی پابندي سړی نی پابند او ښځه پابند دی، هلته یې د دواړو نه پابندي ختمه کړه. هلته د ستر او د پردې ضرورت نشته، پابندي ته ختمه کړه. حیث شئتما چې په ټولو جنتونو کې کم ځای خوښي هلته ګرځئ خوراکونه کوي. حضرت آدم علیه السلام سړي ته دا حکم دی او د هغه بیبي ته حضرت حوا علیه السلام هغې ته دا حکم دی. دواړو له یو شان مزې دي په جنت کې، د دواړو یو شان عمر دی په جنت کې، دواړه په جنت کې یو ځای ګرځي او دواړه یو شان چې کوم ځای خوښوي نو هلته به ګرځي. دنیا کې خو ښځه په کور کې دننه او سړی د کور نه بار، ځکه دنیا کې سړی د ښځې لږ حفاظت ضروري دی. دلته شیطانان زیات دي، هلته خدا شی نشته نو هلته پابندي نشته په ښځه. حیث شئتما چې کم ځای ستاسو خوښوي خوراک کوئ، مړه خېټې سره کوئ. دا شریعت سړي له ښځو دواړو له عزت ورکړه او چې څنګه شپږ نیمې شلې کاله ده تېر کړل هغسې بیبي م تېر کړل. بیا دواړه دنیا ته راکوز شو. دنیا ته چې رالل حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا دواړه تکلیف په دواړو تیر شو، د دواړو ملاقات شو د عرفات په میدان باندې او د دواړو نه الله پاک د انسانیت سلسله شروع کړه. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء
خدای پاک ته ډېر زیات سړي او ښځې پیدا کړل. دا سلسله دا د الله یو نظام روان دی. چاله الله زامن ورکوي، یهب لمن یشاء الذکور، او چاله خدای لونه ورکوي ولمن یشاء اناثا، چاله صرف زامنی د چا صرف لونه، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله خدای لونه زامن دواړه ورکي. لونه زیاتی زامن کم یا زامن زیاتی لونه کم. ویجعل من یشاء وقیما، او څوک خدای شان پیدا کړی دي انې لوري او نیز وی. دا د الله نظام یې سلسله تر قیامته پورې روان ده. الله خپل قدرت ښیي. که داسې وي چې د هر سړي 3 زامن او 3 لونه یا 6 زامن او 6 لونه، بیا به خلکو وي چې خدای پاک په دې کې کار نشته، دا یو اتفاقی معامله را روانه ده. نه، خدای ښیي چې زه کولی شم همدغه انسان او سړی دی چې وغواړم شنډولی شم، او چې غواړم صرف لونم ورکولی شم، او چې غواړم صرف زامنم ورکولی شم، او چې غواړم نو دواړه م ورکولی شم، او چې غواړم چاله لونه کم او زامن زیات او چاله لونه زیات او زامن کم. کولی شي الله که نه شي کولی. دا یو قالب د انسان د مور او پلار نه بچی رو باسي، او هغه مختلف شکلونه لري. د خښتو بټۍ کې په یو قالب چې خښته جوړېږي ټول یو شان دي. داسې ده که نه؟ او په کارخانه کې چې په کم مشین کم جامه جوړېږي نو یو شان وي، نو پرنټ ورته بدل کړي نو بیا بدلېږي. او د انسان د مور او د پلار یو کارخانه، یو قالب، یو ښځه خاوند، او د هغې نه الله مختلفو شکلونو کې بچي پیدا کړل. دا جینۍ ده او دا هلک دی، او دا د هر یو رنګ د بل نه جدا، پوزې د بل نه جدا، سترګې د بل نه جدا، قد و قامت د بل نه جدا، اخلاق د بل نه جدا. د چا خوی ښه دی او د چا خوی خراب دی، څوک نرم دی څوک کلک دی. دا خدای پاک پیدا کړي دي رونو. دا سلسله نو سلسله د دواړو نه پیدا ده رونو. سړي لم عزت ورکه او ښځې لم ورکه. مونږ په معاشره کې ښځې ولې مو ته په ښه نظر ونه کتل؟ مونږ ښځې ته دین ونه ښو، ښځې ته م ښه خوی ونه ښو، اخلاق هم ورته ونه ښول. نو دا زمونږ غلطي ده، دا د شریعت غلطي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما دوزخ راته الله وښو او جنت یې م راته وښو. نو په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدې. صحابه ته تپوس کړي د الله رسوله دا ولې؟ وی بکفرهن، وی دې کې ناشکري ډېره زیاته ده. وی یکفرن الله، وی د خدای ناشکري کوي. وی نه د خدای ناشکري نه کوي، یکفرن العشیر، د خاوند ناشکري کوي. د خدای منځ خو کوي او روجې م نیسي او ښځې نسبتا نیک عملونه هم کوي، د خاوند ناشکري کوي. او بیا حضور پاک مثال ورکوي، 1400 کاله مخکنی مثال ورکوي. لو احسنت الی احداهن الدهر، که ته دې ښځې سره ټوله زمانه ښېګړې وکړې، ټوله زمانه جامې م وله راوړې، پیزار م راوړې، او کور دې م وله جوړ کړی دی، او ډوډۍ م وله راوړې، او د صحت د علاج خیال یې م ساتې، او خپلو خپلوانو کره غم خادي د هغې انتظامات هم وله کې، هغې له م وله جامې او جوړې راوړې، او کالیګان هم وله اخلې، او کوټه دې م ورته خشته مزېداره جوړه کړې ده، او فوم دې م ورته اچولی دی. ټوله زمانه ورسره ښېګړه کې. ثم رأت منک شیئا، او د ګوتې د بند دومره غلطي در نه وویني. دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی یاره دونه ښېګړه کې دا پوټې غلطي وشو څه چلو شو. دا وایي ما رأیت منک خیرا قطو، یه سړیه تا نه خو ما په ژوند کې خر وز نه ده موندې. دا د 1400 کاله زړې خبرې کوي. اوس سال دی. داسې ده که نه؟ دا ناشکري پکې ډېره زیاته ده. ناشکری خطرناک شی دی. په شکر الله خوشحالیږي او په ناشکرۍ خفه کېږي. ښځو ته علم وښایه، قرآن ورته وښایه، اخلاق ورته وښایه، عقیده ورته وښایه. که د ښځو اخلاق او دین ټیک شو، معاشره ټیک ده. بچې لومبی خو د مور په غېږ کې سبق وایي. لومبی مدرسه د ماشوم د مور غېږه ده. نو که مور عقیده ښه ده، د بچي به ښکلی عقیده وي. که د مور اخلاقی ښه دي، د بچي به خشته اخلاقي. که مور د خدای نه یریږي او مونځ کوي، روجې نیسي، نو بچی به منزله پاسي.
او باچی ته هم ښه اخلاق ښایي. او که مور مونځ نه کوي بچي ته به څه مونځ وښایي. مور د خدای نه نه یېرېږي بچي ته به د خدای یاره څنګه وښایي؟ داسې ده که نه؟ مور بد اخلاقه ده، کنځل کوي، نو چې خوله کې کنځل دي نو بچی به ترې کلمه زده کوي څه چې هغه کنځل کوي بچی به هم ترې کنځل زده کوي. او که دا مور کلمه وای او دا ښکلې او پاکې خشته خبرې کوي نو بچی به ترې هغه خبرې زده کوي. لومبې بچی د چا نه خبرې زده کوي؟ د مور نه. خوی د چا زده کوي؟ د مور. پی د چا سکي؟ د مور. نو که مور یې پاکه ده نو پی هم خشته او پاک دی، او که مور یې ګنده ده نو پی هم نجس او ګنده دی. نو چې د جینکۍ پاکی شي پی به یې پاکي. منځګزاره ده او دینداره ده. د بچی خولې ته به لومبي پاک پیځي نو بچی اخلاق به هم ښي او دینداره به یې د خدای نه به یېرېږي. او که مور پودړه بد اخلاقه ده بېلمازه ده او څښا ده نو د هغې پیم ګنده دي، نو د بچی باطن ته لومبي ګنده پی لاړل نو دا بچی به د کوم ځای نه ښه شي؟ نو زنانه پویول پکار دی، زنانه ته دین خول پکار دی. دا زموږ ذمه داري ده. کومه زنانه چې بېدینه لویه شو تپوس پې خدای د مور او پلار نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځو ته ښه ادب وښایئ او ښه اخلاق ورته وښایئ. یوه بیبي ده او د هغې یو بچی پیدا شو. خاوند ته وایي وی سړیه یو کار نه کو، وی دا بچی ما ته نه سپارې ما ته یې نه پرېږدې چې زه یې لږ د شریعت او د اسلام او د دین مطابق لوی کړم. ښځې څنګه یې درته پرېږدم؟ بس وی ته ترې لاس اخوا که زه پرې شو زما دا بچی پرې شه. زه غواړم چې زما دا بچی داسې یو بچی ته جوړ شي چې هغه نه بهترین انسان په مخ د ځمکه بل نه. وروڼو ګوره دا یاد ساتئ چې چا کې دین څونه زیات هغه انسان دی، او چې دین دې ته لرې کړو دا که په نوم انسان دی نو حیوان دی. دا ښکاره خبره. قرآن شریف کې الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دا بېدینه خلک د چارپایانو نه هم بتر دي. دا خشته ښکلې جامه خو درته دین خولی ده، او زنانو ته دا پرده خو دین خولی ده. چې چا کې دین نشته وګورئ نو هغې به پرتوګ پتلوني، د هغې د زنانو پتلونونه به وي، د هغې جون به لکه د حیواناتو غوندې وي، لکه څنګه چې حیواناتو کې پرده او ستر نشته هغې کې به هم پرده او ستر نه. د هغې خوراک به لکه د حیواناتو په شانتې وي، د هغې ګرځېدل به لکه د حیواناتو غوندې وي، او پرهیز به نه کوي د خپل او د پردي نه لکه څنګه چې حیوانات دي، دغسې به جون به تېروي. نو موږ ته که دا خشته او ښکلې د حیا او د پردې جون خولې دا راته شریعت خولی دی. نو چې په شریعت پوره یې د انسان، او که د شریعت نه بې خبره شو دا حیوان. د حیوان اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن شریف وایي وی دا بېدینه خلک وی دا د چارپایانو نه هم بتر دي. نو د هغې مور په زړه کې دا وه چې د دې بچي نه یو مضبوط او خشته ښکلې انسان جوړ کړم. پلار ورته ویې ډېره ښه ده زه در ومې. نو دا مور چې لومبې بچي خبرې کوي خو د مور سره کوي، او لومبې چل د مور زده کوي. نو دې مور ورته دا ښولو چې بچې زمونږ خالق غوره الله دی، الله پیدا کړي. دا ښکلې عقیده ده. او زمونږ مالک الله دی، او زمونږ جون او زمونږ مرګ د الله په اختیار کې دی، او مونږ له عزت او ذلت الله را کوي. داسې ده ورونو که نه؟ مونږ بچي ته لومبې څه ښایو؟ کنځل ورته ښایو. نو کنځل چې زده کي او هغه کنځل وکړي نو مونږ ورته وخاندو. نو چې پلار یې راشي راشه که نه بچي خو دې خبرې زده کړې دي. نو هغه ماشوم وایي ستا هغه مور او ستا هغه پلار او ستا هغه داسې او بې غیرت او دوس او دلا. نو دا پلار مور پورې خاندي خوله وله ښکلې، یو مور پورې خاندي، او یو بل ته هم وایي راشه که زمونږ بچي له ښکلې کنځل ورځي. دا زمونږ معاشره ده. کلمه ورته وښایه، یو رکوټې صورت اخلاص قل هو الله احد ورته وښایه، او یو بل ته ووایه چې راشه زما بچي لا خبرې نشي کولی خو مونځ یې زده کړی دی، او قل هو الله احد یې زده کړی دی، او کلمې یې زده کړې ده. ته ګوره د دې بچي د ژوند برکت ته چې دله به خدای په دې ژوند کې څونه برکت کړي. نو دا مور دې بچي ته ښایي بچي زمونږ الله یو دی ګورې، او زمونږ د دې هر څه خالق او مالک د دې ټولو کائنات او د ځمکو دا الله دی. مونږ له ډوډۍ الله را کوي، مونږ له جامه الله را کوي، مونږ له عزت الله را کوي، او زمونږ ذلت ته الله په لاس کې دی. بچې ډوډۍ مونږ له الله را کوي او بم مونږ له الله را کوي.
دا زمونږ خپل عقیده ده. زمیدار وای نه، وی دا ډوډۍ خو ما پیدا کړې ده، ما غنم وکرل. ای قمقله خطا شوې. دا ځمکه د دې کر دپاره چا دله پیدا کړې ده؟ الله. او دا چې کوم اوبو باندې دا غنم کرې ده اوبه دله چا پیدا کړي ده؟ الله. او په دا ځمکه کې د غنمو دا طاقت چا پیدا کړی ده؟ الله. او که ته خشته ځمکه اوم کرې او الله پې سیلاب راولي، زلزله راولي، بیا به څه کوې؟ او که باد و باران او ګلی پې راولي بیا به څه کوې؟ او دا په کومو لاسونو چې ته دا یوې کې او دا په کومو خپو ورځې پټي ته منډې وې، دا طاقتونه دله چا پیدا کړي دي؟ دا الله پیدا کړي دي. داسې ده که نه؟ دنیا د اسباب و زیر اسباب به استعماله، خو ګورې په دې اسبابو نتیجه الله مرتب کوي. نو دې خپل بچی له دا مور لګیا د عقیده جوړی. دې مور به سره خواري کوله، پالې ولا پوره یقین جوړاو. نو په کوټه کې دننه به ورته ډوډۍ ښودې وه چې ته ګوټ کې پټه، جامې به ورته پټې ښودې وې، او اوبه او میوې به م ورته چې ته پټې سنبال کړې وې. نو چې دې به څنګه دې ماشوم اوږې شو، مورې ډوډۍ وایي بچې بیا دې زما ډوډۍ غوښته. ډوډۍ خو الله ورکوي، الله ته لاس پورته که که نه، او الله نه وغواړه چې دله درکړي. دې ماشوم به لاس پورته کړي، یا الله اوږې ماله ډوډۍ راکړې، الله تږې ماله اوبه راکړې، الله جامې مې خیره نه شوې، خدای ماله جامې راکړې. نو مور به ورته دار څه پټ په کوټه کې ښودي. نو دې به لاړ کوټې ته به ننوت. نو یو ګوټ جامې به یې اړولې، بکسونه به یې اړقول، الماریانو پټه به ورته مور ډوډۍ خو به یې راواغېسته، اوبه به یې راواغېست، جامې به یې راواغېستې. مورې ماله خو الله ډوډۍ راکړه، دا به ورته مور پټه یې ښوده. مورې ماله خو الله اوبه راکړې، مورې خو ماله خو الله جامې راکړې. او که نه بچې څنګه چې الله نه ښکاري پټ دی، نو دا څیزونه هم ګورې هغه پټ در کوي. الله نه غواړه ښه چې په ګېډه بدل شو ناجوړه شوم، الله ما جوړ کې. د بچې ته د دارو به درته ښودي، تو ګوره ګوټ کې سپېرکې به پرتې وي، بیا یې واچولې، خېټه به یې ټیک شوه. ماله خو الله دارو راکړل. دا مور سره خواري کوي. مونږ بچو ته دا نه وي، مونږ بچو ته دا په غوږ کې اچو چې بچې ګورې که دغه ځای ته منصب ته دا نه رسو ډوډۍ به پکې وي، او که دغې منصب ته ونه رسېدې ګور ډوډۍ نشته. دا اول نمونه مونږ په ذهن کې دا واچو چې زمونږ ډوډۍ دا د کاروبار په غیږ کې ده. ډوډۍ په کاروبار کې نه، ډوډۍ د چا په اختیار کې ده؟ الله. دا د کاروبار دا چل درته چا ښولی دی؟ دا سترګې روغې چا در کړي دي؟ دې لاسونو کې دا طاقت ته له چی ښودی دی؟ او په دا خپو کې دله چې پالج دی وایي ته کاروبار بیا وکړه، سترګې د لړندې کې ته بیا کاروبار وکړه. دا ظاهري اسباب دي، دا به کې، خو یقین به په الله ساتي چې خدای دې کاروبار کې بر برکت تاچې، دې کې به رزق ته راکړي. یو ځلې دا مور چې ته تلې وه خپلوانو کره، هلته ورته یاد شو خو ما خو نن خپل بچي ته ډوډۍ نه دی ښې، هغه به مدرسې ته تلي وږي به یې راغلی به. یا الله دا څه شو؟ دا خو زما ټوله خواري نن په اوبو لو شوه. زوی به مې راشي، به خدای خبر هغه ماشوم په چیني لاسونه څونه اوچت کړي، او څونه به یې خدای ته جړا کړي چې خدای ډوډۍ راکړي، اوبه راکړي. نن خو زما ډوډۍ اوبار سیر شوي دي، نن به زما راز فاش شي. ولې؟ پته به ورته ولګي چې دا خو راته مور پټې ښودل، دا خو خدای نه دي راکړی. او نن مې مور نشته، نو نه ډوډۍ شته او نه اوبه شته. خدای خواري مې په اوبو ځي. ما خو د دې بچي یقین الله په تا جوړاو، دا مې غرض و. او نن مې ټوله خواري وبوړې. خدایا هغه ټول چې څه محنت مې څو کاله وکړه په اوبو بربادېږي، هېر مې شو. خدایا هغه ځای نه پړونې را په سر که او ځان پسې راکاږه او په منډه منډه راځه چې خدای چې زه مخکې شم او زوی مې نه راغلی چې پټ ورته چې د ډوډۍ اوبه کېدم. چې دا مور یې کور ته راورسېده، ویې کتل بچي پرلد غځولې ډوډۍ ورته پرته ده، خشته ښکلې شربت اوبه ورته پرتې دي، او خشته میوه ورته پرته ده. او لیدو سره مور ته مورې نن خو ماله زما الله ډېره ښکلې ډوډۍ را کړې ده. بچې هغه څنګه؟ ویرالم لکه د مخکې غوندې مې مونځ وکړ یو 2 رکعاته، او لاس مې الله ته اوچت کړل چې یا الله د مدرسې نه وګېرالم، خدای ماله ډوډۍ م راکړې او ماله اوبه م راکړې. او چې څنګه کوټې ته ننوتم او ګوټ کې مې وکتل، نو ډوډۍ م پرته ده او خشته ښکلې اوبه م پرتې دي. مورې نن یې ورسره میوه م راکړې.
او تراشه ډوډۍ ته وګوره خوشبویي تیزي، او ته دې اوبو ته وګوره خشته داسې اوبه دي سیلبن اعلی خوشبویي تیزي، او دې میوې ته وګوره مورې داسې خو ما په ژوند کې چېرته نه ده خوړلې، مورې پوه شوه چې زما خواري ځای ونیوه او زما د بچي کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره ډایرکټ شو زه رمینځه ووتم. وروڼو ګورې دا الله کولی شي که نه؟ عادت یې داسې نه دی، داسې کوي نه ځکه تا الله سپې در کړي دي نو ته به لګیا کار به کوې، برکت به دله الله چي، ډوډۍ به خدای در کړي ته به لاس پې خوځې، نور که داسې وي نو داسې م الله کولی شي. ابلوت حدیث کې زمونږ یو حدیث تیر شو، حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې خندق هم کنستېده، غزوه خندق چې ورته وایي، نو وی هلته کې سخته یخنین ده او خوراک نشته، وی چې نبی علیہ السلام مبارک ته مې وکتل نو ډېر زیات کوږي و او په دې خېټه باندې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې و، 3 ورځو نه هم څه څکلي نه و، 3 ورځو نه. وی اجازت مې ته وغوښتې صاحب اجازت راکړه کور ته لاړ شم؟ وی چې او وی کور ته لاړم، بیبي ته مې وویې چې ښځې پیغمبر علیه السلام مې په ډېره لوږه ولید، قسم دې ټینګېدی نه شم، نور صبر نشته، څه شته که نشته چې وله پاخه کړو. 3.5 کیلو وربشې وې، 3.5 کیلو، او ورکوټې چیلوکې کوټینۍ کورنۍ چیلوکې راکوټې د بچی وه د چیلې دقه وه. وی مې چې داسې وکړه شابه ته دا اوړه مې چن کا دا وربشې او زه به دا چیلوکې لاله کم، والله که ټینګېدی شم چې د حضور پاک دې لوږې ته مې وکتل. ما فی ذلک صبر، ما فی ذلک صبر. وی بس ښځه مې لګیا شو، هغې اوړه کړل زر، او ما فورا هغه چیلوکې لاله کړه، هغې غوښه مې وړه وړه کړه، کټوۍ کې مې واچوله او یې ښځې مې اوړه واغږل. وی ما ته وایي چې ګورې لاړ شه هم نه شرمې. نبي علیه السلام ځان سره د یو 2-3 ملګرو پټ راوله چې نور څوک خبر نه کوي، خبر څوک نه شي، ځکه دومره شیخ و نه دی. 3.5 کیلو اوړه څه شی وي، او چې بندره 3-4 ورځو نارمي. وی د لاړم حضور پاک ته مې په غوږ کې پټ ووې چې د الله رسوله یو 3.5 کیلو اوړه دي، یو ساع ورته عربۍ کې وایي تقریبا، هغه م واغږل، او یو راکوټې کورنۍ چیلوکې بچی ده هم یې لاله کړه، او ته راشه ځان سره 2-3 ملګري زیات نه. وی حضور پاک ما ته وفرایل کثیر طیب، دا خو ډېر شی دی او ډېر اعلی شی دی. وی ورشه بیبي ته دې ووایه چې تنور نه ډوډۍ لا نه پورې کوي او کټوۍ هم نه پوځئ، او خندق کې چې څومره صحابه و ټولو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخښه جابر ډوډۍ کړې ده راځئ. نبی علیه السلام عزت مخکې شو، وی چې کور ته ورسېدم بیبي راته وی څه دې وکړل؟ مې د الله رسول خو ټول صحابه راواستل، وی تا د خدای داسې کي، تا د خدای داسې کي، او دې شرمولو، تا ته ما نه وي چې پټې پوی کا. وی ما ورته ووې پوی کړی به د نبي علیه السلام خو سره د هغې ټول غوښتل. وی زه بس بیا چې پوی کړی دی نو خبره خلاصه ده. وی راوړی اوړه مې وله راوویستل، په هغې کې مبارکې لاړې تو کړې، راوړه دا کټوۍ کې لاړې مبارکې تو کړې. طالبانو ته مې ویې ګورې طالبانو سوچو کې کم ترکاری کې او په کومو اوړو کې چې د حضور پاک مبارکې لاړې تللی دي، ګورې صحابو خېټو ته هغه تللی دي، صحابه هغه خلک دي بختور خلک. د حضور پاک مبارکې لاړې اوړو سره ګډې شوې او ترکاری کې ګډې شوې، د صحابو خېټو ته اقه لاړې تللی دي. صحابه دومره پاک خلک دي، خدای ته خوښ خلک. وی نبی علیہ السلام فرمایل چې ورشه یو بله ښځې له دې بله ښځه راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي، 3.5 کیلو څه شی. وی نبی علیہ السلام مبارک ښځه م راوغوښته، ډوډۍ پخېږي او رانړېږي، او حضور پاک مبارک یې په خپلو لاسونو وړه کوي، او کټوۍ به داسې نه راړوې، په کاسه به ښوروا او غوښه رالی، په کاسه باندې تې ښوروا او غوښه رالي او په ډوډۍ د پاسه اچوي، او صحابه ته وي راځئ وخوړې شوه. ټول صحابه خلاص شو، ډوډۍ وخوړله، او زمونږ تنور ام اقسې د ډوډو ډکو، او کټوۍ کې چې څومره غوښه وه ام اقسې پاتې شوه، او څومره صحابه پې ماړه شو، 1000 کسان. الله چې وغواړي داسې کولی شي. دا مثالونه دي موږ دپاره. 1000 کسان یو ځای کې صحابه تږي شو په سفر کې، وی لاړ شئ او چرته اوبه ګورئ، منډې ترړې وی اوبه نشته. یو بیبي را روانه ده او هغې
په څاروي باندې دوه مشکونه د اوبو یې ښودې دي، یو طرف ته او بل طرف ته، او دا بیبي پکې بار سر کې ناسته ده. هغه اوښې دغه نه ونیوه پړي نه او نبي علیه السلام له یې بوت. وی صاحب ښځې نه تپوس رښتیا وکړو، وی اوبه دې کم ځای نه راوړې، کم ځای دي اوبه؟ ښځه ورته وایي وی اوبه یو شواروز مزل دی، یو شواروز. پرون دې ټیم کې مې دا مشکونه د اوبو نه را ډک کړي دي، پرون دا وخت یو شواروز مزل. چې بویت له نبي علیه السلام لوی صاحب اوبه خو د یو شواروز په مزل لري دي. او دغه زنانه ده بیبي لږه راکوزه شي، هغې ته وکتل چې دا خو بلا خلک دي، خو به خبره منم اوبه به رانه غواړي نو. او چې دومره اوبه قیمتي وي چې د شواروز په مزل یې خلک راوړي، نو دا واقعي چې اوبه ډېره قیمتي شوه. عربو کې اوبه ډېره قیمتي دي، تیل ارزان دي، اوبه ګرانې دي. وایي چې کوزه یې کړه نبي علیه السلام مبارک وی لوښې راوړی، نو د هغې یو مشنې هم لږې غوندې را کمې کړې او د بلې نه هم را کمې کړې او خپل لاس مبارک یې پکې کېښود او صحابه ته یې راشه شابه. صحابه لګیا شو بس کیمه او د سونم پې کوي، غسل هم پې کوي، څارول هم ورکوي. وی د حضور پاک ته دې ګوتو نه د اوبه راخوټ کېدی، مونږ ورته کتل چې ګوتو نه اوبه روانې. ټول صحابه تنده ختمه شوه، څاروي ماړه شو او اوبې ځان له مشکونه هم ډک کړل. وی شابه دې ښځې سره لږ امداد وکړئ، سراغون کې دې هم لږ اوبه واغېستې د امداد ورسره وکړئ. نو څه ستوان و چې څه ورسره و، هغې نه یو غوټه وله جوړه کړه او ښځه یې واپس په اوښ سوره کړه، هغې ورته مخې ته کېښوده او حضور پاک ورته وایي خورې ترورې هغه زمانه کې چې څه ټکې و، وایي ګورې ستا اوبه هم نه دي کمې کړې، ښه تا نه چې څونه واغېستې هغه دله الله واپس په مشک کې پیدا کړي دي، خو مونږ له الله خپل رزق راکړه، خفه کېږه مه. ښځه لیټ شوه چې قوم له ورسېده، قوم ورته وایي تا خو ناوخته کړې. یاره وایي دقسې چې الله سره وشو. دا ټول الې ورته ووایي، وی یا خو وی د دې ځمکې دا ګوتې داسې کړې، وی د دې ځمکې او د اسمان په میانځ کې یا خو دا هغه سړی دی چې هغه رښتونی پیغمبر دی، یا خو داسې معلومیږي، او یا د دې ځمکې او د اسمان په میانځ کې د ده نه غټ جادوګر بل نشته. دوه خبرې دي. رستو څه زمانه پس الله د هغې ښځې ټول قوم د هغې ښځې په وجه مسلمانان کړل. نو خدای داسې هم کولی شي، خدای عادت نه دی. نو هغه ماشوم بچي له مور یقین جوړ که، بس مور یې وایي چې باز بچی کارو شو، خاوند ته وایي کارو شو، د ماشوم عقیده جوړه شوه په الله، داسې یقین هم والا مضبوط جوړ که چې دی به اوس الله نه غواړي او الله به د جنت میوه دلته ورکړي. بیبي مریم له نه ورکوله. بیبي مریم ته چې به زکریا علیه السلام راغی مختلف قسم میوې پرتې وې، نه لکې هذا دا د کوم ځای نه رالل، او ورته ماشومه خولې باندې وایي قالت هو من عند الله، الله را کړي دي. هغې ته چا دا خولو چې الله را کړي دي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چا له وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. مونږ وایو نه دا روزي مونږ له دې پټي راکړه، دا دې کاروبار راکړه، دا دې دکان راکړه، دا دې نوکرۍ راکړه. نه نه نه، دا هر څه تعالی الله درکړل په عقل، دا عقل چا درکړ؟ الله. یو لوی شخصیت الله د هغې کاکي نه جوړ کړ، پوټیني نه، خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه ته جوړ شو. نومره لوی شخصیت. دا د مور د تعلیم د برکت نه چې په لکونو کافران هندوان او سیکان خدای پاک د هغه په لاس مسلمانان کړل، په لکونو، زرګونه هم نه، لکونه هندوان او سیکان مسلمانان شو. اوس هم د هغه قبر له هندوان راځي ورته ناست دي، چې کله جنازه ده په لکونو تعداد کې خلک دی، لوی شور دی او شغرب دی او جنازه ده. یو سړی پاسېد، وی خدای مو بخښه یو اعلان واورئ. خلک چپ شو، وی د دې خواجه صاحب یو وصیت دی هغه درته اورم. خلک غلي شو چې څه وصیت دی؟ ټول چپ شو. جنازه به څنګه اخري سبتر اواز څنګه رسي؟ ټول چپ شو. وی د یو وصیت کړی دی چې زما جنازه به عام سړی نه کوي، هغه سړی به کوي چې هغه کې یو څو شرطونه وي. لومبي شرط پکې دا دی چې په خپل ژوند کې به تهجد نه پرېښي چې کله بالغي. نو تهجد خو یقینا ډېر خلک به کوي، لیکن بعض انسان ناجوړه شي چې ته میلمه شي په سیر سفر کې تلوارې، نو تهجد پاتې شي. نه نه، چې بالکل په بلوغ نه پس د تهجد په زندګۍ کې نه پرېښي. نو دې کیسې ته اشاره شوه چې تهجد کوي نو فرض مونځ او نو نفلونه به هم کوي. نمبر 1. دویم داسې سړی به چې د ماسپښین نه او د مازدیګر نه مخکې دا سنت موقت د ماسپښین نه مخکې خو څه کوي چې هغه زاید 4 رکعاته نفل به هم کوي، دا به هم چېرته نه پرېښي.
ماسپخین نه مخکې 4 رکعاته نفل، بیا ورپسې سنت مؤکد، مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل. دا کوئ ښه، ډېر لوی برکت دی، دا به یې نه پرېږدي. دریم هغه سړی به چې چېرته په غیر محرم، یعنی داسې انسان چې هغه قتل و تمنی په هغې نظر نه لګېدل، پردی ښځه باندې یا بغیر د ویښتو هلک باندې داسې نظر به نه لګېدلی، او په زندګۍ کې به د تکبیر تحریم هم نه تللی. دا خامخا انسان نه کله لاړه شي. ټول خلک چپ شو. جواب شابه دې صفت باندې کې څوک یې هغه راشي. دې خواجه صاحب وصیت دا دی چې دا صفت پکې نه زما جنازه به نه کوي. غلی شو، څوک غږ نه کوي. یو سړی را پاسېد، سر یې پټ دی، مخ باندې څادر اچولی دی. چې څنګه راغی خواجه صاحب دې قبر ته دغه ته ودرېد کټ ته، وایي ستا کار خو به وشي، خو مونږ دې رسوا کړو. ستا کار به ستا جنازه به وشي، خو مونږ به رسوا کړې. ښه اعلان یې وکړ، ټولو خلکو ته اعلان واورئ، ما دا ال نه وې، خو دې بې جنازې اوس ښخېږي. د ده وصیت تا دی. او غلی شوم چې بل څوک به راشي، خو لکه چې تاسو کې په دې صفتونو څوک نشته، وایي نه هېڅوک هم په دې صفتونو نشته. وایي ښه ده الله د دې اسمانونو او ځمکو رب ګواه کوم چې زه کله نه بالغ شوی به نو ما تکبیر تحریمه د امام سره نه دی پرې پاتې. په زندګۍ کې تهجد مې نه دی پرېښی ژوند کې، او نه مې چې ته پردي هلک ته او پردی ښځې ته په بد نظر کتلی دي، او د ماسپښین او مازدیګر نه مخکې دا زاید سنت نفل دا مې په ژوند کې چېرته نه دی پرېښی. دا صفتونه ما کې شته. خلکو وایي چې دا به څوک زبرګي، او د کمې زمانې ولی الله به چې مخ یې ښکاره که د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش. بادشاه کې هم چې خدای د چا نه کار لې غشتي شي. دا نه چې ګنې ټول مالداران او ټول بادشاهان او ټول د پیسو والا دا ټول ګمراهان دي. نه نه نه، داسې نه ده. دا ته ما ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مالدار بل څوک و چې وفات شو، خزانه کې 56 کروڑه درهم پراته. 56 کروڑه درهم، څونه لوی سړی د زمانې ولی الله. دا نه چې ګنې صرف غریب به جنت ته ځي او مالدار به نه ځي. نه، مالدار چې خدای رضا کوي د دین ډېر کار دی کولی شي. حضور پاک له یو ځل غریبانان رالل، صحابه وی صاحب د الله رسوله، وی مونږ هم مونځ کو، دا مالدار هم مونځ کوي، مونږ هم روجې نیسو، دوی هم روجې نیسي، او دوی صدقې کوي، مونږ سره مال نشته صدقې نه کوو. دوی خیراتونه کوي، مونږ سره مال نشته نه کوو، مونږ به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام مبارک ورته تسبیحات وښولوی، دا وایه دا وایه تاسو له به خدای د مالدارو نه زیات فضیلت درکړي. هغې مالدارو صحابو چې اورېدل هغه تسبیحات هغې هم شروع کړل. بیا هغه غریبانان رالل، وی د الله رسوله هغوی خو هغه تسبیحات شروع کړل، نو هغوی هم هغه تسبیحات وی مونږ هم وایو، هغه منځونه هغوی هم کوي، روجې هغوی هم نیسي، او هغوی پکې صدقې کوي. وی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د خدای فضل دی چې چا له ورکوي، نو په دې کې ستاسو څه دي؟ نو مالدار سړی چې د خدای هم یاد کي، عبادت بدني وکړي، ورسره عبادت مالي هم وکړي، د خدای ډېره مرتبه ورکوي. د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش هغه کې دا صفتونه. ګوره مور د دې ماشوم تربیت وکړه، څومره بهترین شخصیت ته جوړ شو، او جنازه څنګه وشوه، او چا وله جنازه وکړه. دا د مور تربیت. مور چې پاکوي بچې به پاک لویږي. بس لنډه خبر دا ده. مور چې نیک عمل او صالح او دینداره د دې مور د هغې لومبۍ مدرسه ده که نه، بچې به دغه پاکه مدرسه کې سبق ووایي، بچي نه به یو ډېر صالح بچی جوړېږي. د حسن بصري رحمت الله علیه یو مرید وه، ښځه وه، درس کې به ورسره ناسته وه. پخوا زموږ د علماو سره باقاعده درسونو کې پرده به یې تړلې وه، پردې نه پورې غاړه زنانه به ناستې وې. سړو به هم دین اورېده او ښځو به هم دین اورېده. هغې یو ماشوم زوی او پلار یې د دغه ښځې خاوند د دې ماشوم دا پلار مړ شو، یتیم پاتې شو. یتیم اکثر بې سره بعضې وخت کې چې تربیت یې ونه شي نو بې سره لوی شي، پلار یې نی، د یارې سړی نی. دا ماشوم یتیم لوی شو خو بې سره. د پلار چې څه نقدیت و هغې ټول په کباپونو او رباپونو او په ګندهبازۍ دوړه کړه، جایداد خرڅوه، کورونه خرڅوه، چې څه د پلار مال دولت او خزانه وه هغه په چنګ رباب ختم کو. مور به ورته نصیحت کو، بچې دا ته څه کوې، او چې د پلار مور نه بېدریغه مال پاتې شي او لاس پې نه کړی دی، لیکن هغه هم دغسې کوي. بچې دا څه کوې،
ته خو موږ دی له نه وې غوښتې د الله نه، موږ خو دی له غوښتې چې تا نه خدای پاک یو نیک ماشوم جوړ کړي، دینداره ده نه جوړ کړي، عالم ده نه خدای جوړ کړي. او حسن بصري رحمت الله علیه به هم کله کله بوته استاد جي ته نصیحت وکړه، هغې غریب به مو ته نصیحت وکړه. ورونو چې لوښې ګندۍ په نصیحتونو نه پاکېږي، داسې ده که نه چې بالټي وي بالټې او ګنده اوبه پکې پرتې وي، که سوچه غوړي م ورچې پلیتېږي به، که شات هم پکې چې په هغه شاتو نه پاکېږي، که پیم پکې چې په پیو نه پاکېږي. دا هر څه خشته اوبه د زمزم اوبه پکې واچوه، نو د زمزم هغه اوبه دې هم خرابې کړې. ته دا لوښې پاک کا، دا ګند ته لر که ویوینځه، نو بیا پکې پیم اچوه، شات هم اچوه، اوبه هم پکې اچوه، هر څه پکې اچوه. ګنده نو چې کم انسان دننه وجود ګندی که نه، د ابوجهل وجود ګنده و دننه، نو د پیغمبر علیه السلام نه بیا قرآن ورسه اورېدل، خو لیکن هغې څه فایده نه رسوله. او کم صحابه کرام چې رالل پیغمبر علیه السلام ته کېناستل چې ورېږه موږ څه دین زده کړو، او لوښې پاک که غوږ یې کېښود، نو بیا هغه پاک سیدونه ورننوتل، خدای ته صحابه جوړ کړل. د دې هلک لوښې ګنده و. حسن بصري نصیحت هم کوه، قرآن هم وایه، احادیث هم وایه، ایسته سر پرې نه کوه. مور ته به یې لاس تېرې دا وې، مورې وخت دې راله ضایع کړ، یا مورې وخت ماله ضایع کې. مور به ورته بچې ګوره دیندار شه، ګوره آخرت، دا آخرت ته پېښه او ته پېښه، څه منځونه کوه، په ما څه کې. حسن بصري به وله غریب راوس کور ته، زما دې بچي د کور ته راشه، جرګه پې کوم که په دې سم شي. نه سمېده، چې نه سمېده، مال یې دوړه کوه، خیره کې ناجوړه شو. چې کله دې ناجوړه شو او د اخیري د ژوند نه مایوسه شو، نو مور ورته کېناسته، بچی اوس به څه کې؟ اوس تا خو وایې چې آخرت نشته، اوس ور روان یې که نه؟ تا خو به وایې قبر څه ته وایي، اوس قبر له روان یې که نه؟ اوس به څه کې؟ زه راځه بچې داسې کوو، اوس را سره لاړ شه حسن بصري لا چې دعا درته وکړي، اوس توبه وباسه، نو خدای به در باندې رحم وکړي. مورې اوس به داسې چېته وشي، ما خو ټول ژوند کې چېته نیکی کار نه دی کړی، ما خو هغه د پلار پاتې شوې پیسې په جوارۍ باندې په ډمتوب او په دې قصو پیسو لزولې دي. وایي ته خیر ته ما سره د ما استاد له لاړ شه، وایي زما خپو کې طاقت کم دی، کم دی تلی شي. وایي دله یې راولم، یاره که دې راوسته نو بس په سچه توبه وباسم. لاړ حسن بصري له، مورې بوډۍ لاړه غریبه، ورته کېناسته، استاد جي زما هغه زوی ناجوړه دی، څه چې وکړم؟ ته را سره لاړ شه، دعا به مو ورته وکړې او بس توبهګار کېږي. نه بس نور به یې زوی راته نه وی ښه، خوله یې راله ستړې کړه. دلته ورته نصیحت کوه، کور ته وله ځه، نور به د زوی کش راته نه کوې، ستا زوی له نه ځم. غریبه مایوسه راله، چې راله زوی ته وایي ګوره دې ته ستا بدقسمتي ورسېدله چې نن زما استاد ستا له خواله نه راځي. وی دا داسې وکړه مورې، زه به الله ته جاړم، خو ته دې استاد ته دې ووایه چې جنازه خو را باندې وکړي که نه چې مړه شم. دا مورې بیا ورپسې لاړه، یا استاد جي که لږ رالې، زما زوی توبه وباسي نه ځم. وی ښه نو که مړ شو جنازه به پکې چېرته خو ځمه. وی ستا په زوی جنازه هم نه کوم، ملله پوخ کړی دی. کور ته ورته لاړ شه، نصیحتونه ورله کوه، دلته دې راوست نصیحتونه کوه، توبې وباسه، بیا دین پورې ټوقې کوه، جنازه هم پې نه کوم ځه. دا چې غریبه راله جاړي، ټول پته په ډوبه ټپه وښکلمده شوه. بچې ستا بدقسمتي دې حد ته ورسېده چې نن حسن بصري ستا جنازې له نه راځي. هغه هلک څه وایي؟ مورې بس ټیک ته چې نه راځي، بس زما الله دی، زما توبه ده بس، او یقین مې دی چې ما به خدای بخي، خو یارېږم ځکه ټول عمر مې په دغه کې تېر که په ګمراهۍ کې. خو داسې به وکړي مورې زما یو وصیت یو درخواست مې واوره چې حسن بصري مې جنازه نه کوي، نو معلومېږي دا چې هېڅوک به مې جنازه ونه کړي، او نه به مې څوک قبر کړاله وکنئ. دا مهرباني به وکړې چې ساره نه وځي، زما د خپه کې دا لوپټه واچوه او بار مې راکاږه، یو ډنډ کې مې وغورځوه. بس دا اعلان ورسره وکړه چې کم بچې بدعملي دقه یې سزا ده، بس نور پرېږده، جنازه او لمبول هر څه پرېږده. او دې کې د غریب نه سا ووته، چې ساعت یې ووته، لا مور ورته ناسته ده جاړي، دې کې دروازه ووالې شوه. چې دروازه ووالې شوه، دې مور اواز ورکړه څوک یې؟ وی حسن بصري ما. وی څنګه رالې صاحب، ته خو نه راتلې که نه، هغه زوی خو مې مړ شو. یو ما ته پته ولګېدله، ما ته خوب مې ولید، په خوب کې الله مې ولیده، پروردګار راته دا فرمایل چې ای حسن بصري، ته زمونږ د ولایت او د دوستۍ څنګه دعوه کوې چې زما یو ولی دوست مړ دی او جنازه پې نه کوې؟ هله شابه، کفن به موله مونږ ورکوو، غسل چې مونږ ورکو، جنازه هم پې وکړو او قبر ته یې ښکته کړو. الله څونه مهربانه ذات دی.
زما د قسم که د خدای نه مهربانه بل څوک دی، ډېر مهربانه ذات. خلک لګیا دي خدای نه مني ډوډۍ ورکوي، خلک لګیا دي کنزل ورته کوي چې دا وایي څوک وایي د خدای زوی دی دا خدای ته کنزل کول دي، څوک وایي د خدای خضر دا ورته کنزل کول دي. خلک لګیا دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی چې بني آدم ما کنزي، څوک وایي عیسی علیہ السلام یې زوی دی، څوک وایي بی مریم یې ښځه ده، ما ته کنزل کوي او بیا هم د ډوډۍ ورکوم. څوک یې نه مني وي خدای نشته او بیا هم ډوډۍ ورکوي، څوک ولا شریک ګوري او بیا هم ولا ډوډۍ ورکوي، څوک یې نافرماني کوي او بیا هم ولا ډوډۍ ورکوي، عزت ورکوي، ژوند ورکوي. د دې نه لوی ذات د رحمت والا بل څوک کیدی شي نشي کیدی. لیکن دا د ماشوم سره دا چې ښېګړه وکړه دا د چا د برکت نه وشوه، دا چې په آخر وخت کې ولی جوړ شو او الله والا حسن بصري جنازې له رالیږي، دا د دې مور د برکت نه. مور ورته ناسته راخوا کېږي ته نه. نو چې ښځه نیکه شوه بچی به نیکي، دا قانون دی، دا قاعده ده. او چې ښځه بدعمله شوه دا د یقین مه ساته چې بچی به نیک عملی. زنانو ته قرآن وښایه، جینکو ته دین وښایه. بهشت زیور د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب دی بهشت زیور، او پښتو کې ترجمه د جنتی کالی وته وایي او ته کور کې دی چې هغه وایي. دا حدیثو د کتابونو اردو کې ترجمه شته ولا راوړی، پښتو کې ترجمه شته ولا راوړی. د دین مدرسې دي شکر الحمدلله دومره ډېرې شوې چې د حد نه وتې. هغه مدرسو د خپلې ماشومانې داخلې کړي چې دین زده کړي، اخلاق زده کړي، علم وکړي، قرآن زده کړي، قرآن په صحیح طریقه تلفظ وکړي، منځ وکړي، پرده په وکړي. دا په خپلو ماشومانو جنکو کې دې کې د دویم خیر دی، ژوند یې ښه شو او ستاسو هم پکې خیر دی. زموږ معاشره چې ګنده ده خو د ښځو د بربنډتوب د لاسه ګنده ده که نه. د یورپ او زموږ په معاشره کې څه فرق دی؟ هغه معاشره ګنده ده، دین نشته. زموږ معاشره اسلامي ده، اسلامي فتوی اخلاق او پرده پکې. اوس خو زه ډېر خوشحاله شم کله کله سهار وختي د مدرسې ته چې ځم په دې لاره ځم د ماشومانې جنکۍ د سکول ته ځي نو بورقې پکې د ډېرو په سري. یو زمانه کې چې زنانو ته به د بورقې وې خندل به یې پورې او شټل کاک مونږ ته په سری ای د به شټل کاک په سری. اوس الحمدلله یو شی بل طرف ته روان دی. اوس څومره چې د دین خلاف کوششونه شروع دي هغه به الله تعالی د دین محبت او مینه د انسان په زړه کې اچوي. په دې لاره زه سکول ته ځم ډېرې جینکۍ مې ولیدې، ډېرې لږې نه ډېرې جینکۍ چې بورقو کې سکولونو ته روانې دي. یا د سکول چې چوټي وي ډېرې ماشومانې مې ولیدې چې بورقو کې روانې دي. دغه ماشومانې چا د کور وشړلې څه که دې سبق ونه وي بورقې والا جینکو له. د خدای په مقابله کې لونه مه خوشحاله وی، د خدای په دین یې خوشحاله کې. که لور ده نه د بېدینۍ مطالبه کوي، بېدیني ده نه غواړي، بې حیایي ده نه غواړي، رحم پې مه کوه، قطعا پې رحم مه کوه، په دې مه خوشحاله وه. دین ولا ورکه په دین یې خوشحاله که، پرده ولا ورکه په پرده یې خوشحاله که، حیا ولا ورکه په حیا باندې خوشحاله که. ښځې جنت ډېر په اسانه ګټلی شي، سړي ته ګران دی او ښځو ته آسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، کومه ښځه چې پنځه منځونه کوي، وصوامت شهرها او د رمضان روجې نیسي. د زکات او د حج ذکر پکې ذکر رانغی چې اکثر د ښځو سره مال خونی د خاوند مالی وي، نور که مال وسري زکات په هم ورکوي او که د حج پیسې ورسره پوره شوي حج به هم کوي، هغې خپل شرطونه دي. خو اکثر ښځې د خاوند لاس ته ناستي دا ټکې به ځکه نبي علیه السلام ونوي. منځ کوي، د رمضان روجې نیسي، ورپسې راځي واطاعت بعلها، د خپل خاوند تابعداري کوي، واحسنت فرجها، او د خپل اندامونو حفاظت کوي، د خپل اندامونو. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه داخلېدل غواړي وردننه دي شي. د خاوند تابعداري به هم کوي. ګورئ بعضې ښځه هغه د خاوند سره جګړې کوي، زبان درازی او خاوند سره چغې وایي او خاوند ته په سپک نظر ګوري، دا ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه په دنیا کې خاوند سره جګړې کوي، وی په جنت کې د دې سړي چې کومه ښځه ده، کومه حوره ده، هغه خیرې کوي چې ای ښځې خدای دې هلاکه که. دې سړي ته ولې دا بد رد وی، ولې ورسره جګړې کوې، تا خو د څو ورځو میلمه دی، تا سره اوس به درنه جدا شي، موږ له به راځي. د جنت حوره دې ښځې ته خیرې کوي. د حضرت
عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده، هغه دا یو تمنا او امید وکړه چې یاره حضرت علی رضی الله عنه لور وه، ام کلثوم یې نوم و، یاره که علي صاحب ته وی ماله دې دا لور په نکاح راکړه. عربو کې دا اوس هم دا رواج دی چې دا پکې نشته چې دا دواړه عمر برابر دی او که نه سړی به د ډېرې زمانې وي او جینۍ به وړی په نکاح اخلي، یا ښځه به ډېره عمر رسېدی او هلک به د کم عمرې په نکاح اخلي. دا رواج په عربو کې نشته، هغه زمانه کې هم دا شی نو. علي صاحب ته وی که دا لور دې په نکاح راکړه، وایي زما دا خواهش دی چې زما او د پیغمبر علیه السلام وروستو نسب یو شي، ساره دې لور او زمانه چې کوم اولاد پیدا شي به زما اولاد یا به د رسول الله مبارکم نصیری. دا مې شوق دی. وی داسې کار دی زه به هغه لور درولېږم څادر به وله ورکم. ای واړو چپ شه، واړو چپ شه، نظري دا واړو سره دغه کوله زه بس کېنه بس وتښتېده. نو زه به دې له څادر ورکم، نو که دا جینۍ دې خوښه وه نو ورته چې څادر مې خوښ دی، او که دا جینۍ دې نه وه خوښه وی څادر مې نه دی خوښ. ډېره ښه ده. دې څادر واخېسته او عمر فاروق رضی الله عنه کره لاړه. نو چې څنګه لاړه څادر یې په اوږه دی، وی پلار مې رالېږلی یم دا څادر یې تا له رالېږلی چې دا دې خوښ دی او که نه. نور خو جینۍ سره نه ده خبره. حضرت عمر یې خپو ته کتل، حاکم حیا او مخ ته خو یې نه شو کتل، خپو ته یې کتل. دا جینۍ پوه شوه، خپو ته یې کتل چې د خپو رنګ معلوم کړي، اندازې نه پته ولګوي. چې خپو ته یې کتل هغه جینۍ هم د چا لور وه، د حضرت فاطمې لور وه رضی الله عنها، د حضور پاک نو سیوه. داسې ورته ګوري، وی امیر المؤمنین، وی د ما دې خپو ته ولې نیغ نیغ ګوري؟ وی قسم دې که امیر المؤمنین نه وي که نه وی سترګې به مې در نیستې وي. ما راله څادر راوړی دی چې څادر وګوره چې خوښ دې دی او که نه ته زما خپو ته نیغ نیغ ګورې. د مسلمانانو بادشاه غږ درته نه ګورې سترګې به در نیستې وي. بادشاه ته څوک او عمر ته به داسې څوک څنګه ووایي؟ ورته یې وی ښځه پلار ته وایي چې څادر مې خوښ دی. چې څنګه کور ته راله وی بابا څادر یې خوښ دی. بابا وی ښځه عجیبه بې حیا حیا پکې بالکل چپ شه بچې صحابي دی امیر المؤمنین. نو وی زما خپو ته یې نیغ نیغ کتل. وی ما خو ورته وایي که د مسلمانانو بادشاه نه وي سترګې به مې در نیستې وي. وی بچې دا د خاوند دی ځکه یې د خپو ته کتل. بس غلی شو. په نکاح واخېسته چونکې دا خو د ساداتو کورنۍ نه وه، د حضور پاک نو وه او عمر کې هم کشره وه. لږې جګړې مګړې به ورسره کولې. یو سړي چې یو سړي سره ښځې جګړه کړې وه، هغه راغې امیر المؤمنین ته شکایت کو چې ده ته شکایت وکړم چې ما سره ښځه جګړې کوي او اواز را باندې راوباسي. بادشاه ته خلک شکایت کوي چې راغې اوس دا حضرت عمر فاروق سره دا اوس بل تیزه ده، په کور کې د دې اواز پې اوچت دی او ورته غلی دی. چې دروازې ووهله حضرت عمر وله راووته، سړی ترې روان شو. وی هلکه دا دروازه تا والې وه؟ وی یو. وی څه وی راووتم که نه؟ وی د ما یو مسله وه خو حل شوه. حل شوه. وی څه مسله وه؟ نه دې ما نه تپوس وکړو نه دې زما جواب ورودی او حل شوه. وی ما د ښځې نه فریاد راوړو چې ښځه را باندې اواز اوچتوي. وی ستا حل مې کور کې ولیده. مسله حل شوه. حضرت عمر ورته څه وایي؟ الله اکبر. او ورته یې ګوره ښځه د پختۍ نه پیدا ده، حضور پاک فرمایي، او د بره پختۍ نه پیدا ده. نو دا په پښتو کې دا بره پختۍ کږی، نو چې دا کار کوي خامخا کوږوالی وپکې. وی ګوره دا ستا نوکره ده، نوکره د نوکرتوب کار دله کوي، کور کې جارو دله نه وایي نوکره ده. دا ستا څوکیداره ده، دا کور څوکۍ دله کوي. دا ستا دوبڼه د جامې دله اینځي، دوبیتوب کار دله کوي. دا ستا باورچنه ده، ډوډۍ هم دله پخوي. او دا د ښځه د بیبیتوب کار هم دله کوي. نو پنځه کاره دله کوي، نو ګزاره به ورسره نه کوي. نو ښځه به هم د خاوند خیال ساتي، خاوند به هم د ښځې خیال ساتي، ګزاره به ورسره کوي. اطاعت بعلها واحسنت فرجها، او خپل اندامونه پټ ساتي. نن یورپ وایي وی اسلام ښځې له حق نه موږ ورکړی دی. هلکه تاسو څه ورکړه؟ پتلون یې ورته واچو او نیکر یې ورته واچو او بنین یې ورته واچو، کمیس پرتوګ یې ته وي. دا حق دی؟ دا خو حق نه دی. دا خو حق نه دی. بربنډتوب خو حق نه دی. ښځه خو د پیسو ګټلو مشین نه دی. دوی خو د ښځې بربنډ اشتهار په دروازو په کوڅو لګوي او پیسې پې ګټي. دا خو ښځه تا ذلیله کړه. غټ غټ اشتهارونه په کوڅو په لارو کې، په پېښور کې یو ځای بل ځای، په اخباراتو کې د اشتهارات د ښځو په نوم د ښځو په بربنډتوب پیسې ګټل، دا حق دی؟ دا خو تا ذلیله کړه، پیسې پې ګټې. د هغې وجود بربنډ کې نیکر ورته واچوې چې خلک دې ته ګوري او زمونږ دا څیزونه خرڅېږي. دا خو دې ذلیله کړه، دا خو ذلت دی.
شکر دی شریعت ښځې له حق ورکړ ښځې د کور سرداره کړه درنې کړه خاوند ته وایي په نکاح به اله اخلي چې مهر وله ورکړې مهر دیني ورکړې نه به په نکاح به نه بوځې کور به وله جوړی خو د کور بندوبست به وله کې خپل حق به وله ورکې دی ښځې له او چې پلار کره ځي په هفته کې د دې دا حق دی چې دا مور او پلار کره لاړه شي بوځې به دا خو یې ډېر لوی عزت ورکړ بچي ته څه وایي دا دې ګورې مور ده دقه ښځه وه په خاوند یې حق و بچي ته وایي دا د الله او د الله د رسول د وینا متعلق چې یو کافر د مسلمان په ځمکه حمله وکړي دې ته دفاعي جهاد بیا وایي په دغه مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی فرض عین داسې مثال لکه منځ روجا که یو سړی بیا جهاد نه کوي نو د خدای په نزد بیا دی ګناهګاري اوس هغه مسلمان چې چا باندې کافر حمله کړې ده او په چا جهاد فرض دی که دغه مسلمان د هغه کافر طاقت نشي لرلی بیا د هغه مسلمان ملک ګاونډي بل مسلمان باندې جهاد فرض عین شو که هغه ګاونډي مسلمان هم طاقت نشي لرلی نو هغې پسې خوا کې چې بیا کم مسلمان ملک دی په هغې جهاد فرض عین شو دې ته دفاعي جهاد وایي چې کله کافر په مسلمان حمله وکړي اوس د جهاد متعلق د مسلمان دوه ګټې دي یوه ګټه د کامیابي ده چې د کافر مړه کي او په خپله غازي جوړ شي د کافر غنیمت حاصل کی وطن ته وګټي او دویمه فتح او دویمه کامیابی د مسلمان ګورې شهادت هم دی مونږ ګټه دې ته وایو چې وطن قبضه کو مونږ ګټه دې ته وایو چې دشمنو تختو نه خدای او د خدای رسول دې ته هم ګټه وایي او دې ته هم ګټه وایي چې انسان شهید شو مال تلار زوی تلار پلار تر مړ شو دا انسان هم د خدای په نزد باندې کامیاب انسان دی د احد په میدان کې د نبی علیہ السلام نه دواړه خبرې ښکاره دي د بدر په میدان کې اویا کافران مردار شو مسلمان 14 کسه شهیدان شو کافران اویا مردار شو لیکن ورپسې بیا د احد میدان چې کله راغی نو په هغې کې اویا کسان مسلمانان شهیدان کېږي اوس دا څوک نه وایي او نه نبي علیه السلام دا وایي چې مونږ شکست خوړولی زمونږ وروڼه شهیدان شو نه دا څوک نه وایي بلکې دغه شهادت چې د احد په میدان کې مسلمان ته ورسېد نو دام کامیابي او فتح ده او دا ولې ته به وایې چې سړی مړ شي دام کامیابي ده بېشک لویه کامیابي د الله رضا ده لویه کامیابي دا ده چې ته د خپل مال او د خپل سر دا د خدای په دربار کې وقف کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا خپل نفس او دا مال دا د الله لار کې وقف کې دی نه غټه قرباني بله نشته نو چې یو سړی خپل سر د خدای په لار کې وقف کی خپل مال د خدای په لار کې بیلی خپل سر د خدای په لار کې بیلی دې نه غټه کامیابي بله نشته د مسلمان د پاره یا خو شهادت دی او یا د مسلمان د پاره غازی جوړېدل دي دوه خبرې دي یا غازی او یا شهید دواړه ګټې دي مونږ چې دا جهادونه او دا منځونه او دا روجې او دسونه د اوړي روجه ده او دا د ژمي مونځ دی او یخې اوبه دي او ګرمې دي او دا د دنیا کار پرېږدو او دا د دین پسې منډې وودې دا څه دپاره الله راضي کولو دپاره بل غرض نشته جنت ګټلو دپاره الله راضي کولو دپاره او جنت ګټلو دپاره او د شهادت نه نږدې لاره جنت ته بله اړوشترې نه چې سړی شهید شو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا شہید او دا نور و مڑو مینس کی بنیادی فرق دے. بل انسان چی مری داغ جدا حکم شہید تی کل مری دا مرد نمخ کے اللہ دا تخپل جنت او دا جنت حوری اخی او دا شہید ویر اللہ دا وجود نا دا زمکے سر تا نیر سے در چی اللہ دے بخلی وی اسے سانا خبر ہم نہ رکھنا خپل وینه تویول او خپل سر د الله در کې وقف کول دا ګرانه خبره ده. سر نه دنګل آسان کار نه ګران کار دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د شهید وینه دا د مخ د ځمکې ته لارس ځمکې مخ ته نی رسېدلی چې د خدای په دربار کې قبول ده والله بخلی دی. او الله قرآن حکیم کې ارشاد فرمایي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د خدای لار کې مړه شو دي ته مړه مو وایه دی شهیدانو ته مړه مو وایه چې دا مړه دي بل احیاء جمدی دی ولکن لا تشعرون خدا غیب په جون تاسو پوهیږئ نه. او بل آیات کې الله فرمایي بل احیاء عند ربهم یرزقون دا جمدی دی الله سره ناستی او روزي خوري. ګوره د خدای مهلمانه دي فرحین بما آتاهم الله من فضله اللہ چی دی لکم خپل نعمت او خپل کم احسان او کم اعزاز او اکرام ورکړی دی پاغی خوشحال دی. دیر لوی سعادت تے دیر لوی خوش قسمتی دا لکه خو صحابه کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اغیب پزان نپویدل دا جہاد بیدان تا بیدنگل خپل سر نبتیر دا احد میدان کے خاص دا احد میدان دی یو صحابی بل برگری تا وی الا راز شابا چی جنگی گو شیدان شو امرگری یو پوٹے لگ پس او لیل طلعال کو لگوندے صبر کو وی زما دے پا خدای قسمی دا صحابی مرگری وتا وی چی دا احد پا دغا غر دا پاس ماتا دا جنت حور اخکاری ماتا اشاری را کئی زوینم پر اخپل استرگو مالا اشاری را کئی. حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ او حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوارا ناس دی او دا احد میدان دی او سبا جنگ جوڑے گی. دوارا یو بل توی چی لکر آزائی او دعا کو زبا دعاو کم تبا پی امین ہوئے غوی تبا دعاو کے زبا پی امین ہوئے دیر خدا. نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی دیم نو عشرہ و مبشرون دی کم لس کسان چی دا جنت زیر دنیا کی ورطا ملو شوی دی او پکی دے دی وی ماوی چخانو الاول بزد دعا کم ورپسی بتا دعا کے وی ما دعاو کس یا اللہ سار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابلہ راوالا اذا آقا پتورا وام و آقا ما پتورا وی او اخیرہ کی پیسے زورا اور شما دا سر تا غاراو غردوں وی اغوی امین وی بیا ما تا اغوی اغفل مرگرے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ یقو زدو آکم زما پاغیتا امین ہوا ہے وی خدا سار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابلہ راوالا چیز آغا پتورا وام و آغا ما پتورا وی او اخیرہ کی موی او مرمی کی او بیارانا پوزم پری کی غوگونم پری کی شندم پری کی او سترگم رانا باسی او دا سینم را لوشلی او دا زلا او دا اینرانا رو باسی چی دا قیامت پر زد خدای پا دربار کی ور مخامخ شم او مانا اللہ تپوس کئی چی اے عبداللہ ابن جحش مال دی سر اوڑی دی زما دا دین دا پارتا سکلی دی نو چی دا خدای لپخلی جواب ورنکم صرف دون وطویم چی اللہ زما دی شکل تاو گر دقا میں دل روڑی دی ای مخت میں گورا او دی وجود تا میں گورا او دی سینے تا میں گورا دقا میں دل خدای روڑی دی بس دقا چی اللہ تا دور مخامخ کا وی سبا چی جنگ میدان گرم شو وی زما دی یو مضبوط کافر سره مقابله رااله هغه دعا می خدای قبول کړو وی ماغه پتورو او زاغه پتورو والم ماغه او هغه زوالم اخره کې په مال خدای بریرا کوثر می دای غاړه ورغو وی ما وی چې زما دعا قبول ده معلومیږي دا چې زما درو عبدالله ابن جحش دعا به هم دا قبول وی څه ګورم چې دا غم دی یو مضبوط کافر سره اوس تورو باندې لګیا دی او پلسار خېږي هغه مو یو دیم وی اخیره کې دی او په توره باندې را پرېوت شهید شو
وی بیا چې مې د شهداو لاشونه کتل، دغه عبدالله ابن جحش چې کومه دعا د خدای په دربار کې کړې وه هغه قبوله وه، چې ورلم نه پوزه وه نه سترګې وې نه غوږونه و نه شونډې وې نه روزې وې، او چې سینه مې وله وکته سینه یې شلېدلې وه او زړه و اینه تېوتې و. ما وی چې څنګه زما دعا خدای قبوله کړه، نو زما د ملګري عبدالله ابن جحش دعا هم خدای قبوله کړه. او افسوس مې وکړ چې افسوس زما د دعا نه د هغه دعا ډېره مزېداره وه. سینه ځان د پرې کول او دا دعا کول چې خدای ما نه کافر مسلو کی، پوز او غوږونه او سترګې رانه وباسي، دا اسانه خبره نه ده. لیکن د دې څیز هغه اجر او د دې هغه ثواب او د خدای په نزد د دې هغه عزت دا چې چا په زړه کې وي که نه، بیا هغه د مرګ نه یېرېږي. مرګ نه هغه سړی د شهادت نه هغه سړی یېرېږي چې د چا په مرګ یقین ني، چې د چا دا یقین ني چې زه به مرم، او کوم وخت چې مال الله مقرر کړی د هغې نه نه یو سکند مخکې کېدل شته او نه یو سکند وروسته کېدل شته، نو بیا لکه د بزدلۍ په خپل کټ کې مرګ ښه دی او که د جوان مردۍ او د بهادرۍ د دشمن په مقابله کې مرګ ښه دی. بیا خو د دشمن مقابله کې د زمرو په شان مرګ بهتر دی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوډا دی، بالکل بوډا، داسې حد ته رسېدلی چې په کونټۍ ګرځي، لیکن څومره جهادونه چې کېدل د هغې نه رسته شوی نه دی، هر جهاد کې شرکت کړی دی. اخره کې ښځې ورته وایي چې سړیه نور خو ته د ګرځېدو هم نه، هسې ځان په زور څه له وجنې ته ګرځېدی نه شې، نه په چا په توره غزار کولی شې. وی ما چې د نبی علیه السلام نه د شهید کم مرتبې او کم ثوابونه اورېدلي دي، نو د خدای په دربار کې مې سوال هم دا دی چې ما له خدای شهادت مرګ راکړي. په هغه بوډاوالي کې په کونټۍ ګرځېده او د قسطنطنیې په جهاد کې، قسطنطنیه کې کافرو سره لوی جهاد شوی دی، په هغې کې شهید شو. هغه سپینګري بوډا مدینې منورې نه قسطنطنیې ته لاړ، څومره لوی میاشتو مزل دی. او اوس هم د هغه قبر د قسطنطنیې د یو لوی شاهراه د یو لوی لارې په غاړه باندې د هغه په قسطنطنیې کې قبر دی. دا سوچ یې نه چې زه بوډا یم او زه کمزور یم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه وی خدای پاکه ما له شهادت ثواب راکړي، الله د شهادت مرګ راکړي. یو صحابي ورته وی بلکې خپل زوی ورته وی، وی بابا شهادت غواړې؟ وی مدینه منوره کې څه کې لاړ شه چې د جهاد میدان ته نو شهادت به غواړه، ناست مدینه منوره کې د خدای نه شهادتونه غواړې. هغه ورته وخندل، وی عبدالله ما ډېر جهادونه د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې کړي او ما هر وخت د خدای نه شهادت غوښتلی، او که خدای پاک ته منظور وي نو ما له په مدینه منوره کې هم شهادت راکولی شي. او مقصې وشوه، د سهار مانځه ته ور مخکې شو، د سهار مونځ یې کو او قرت یې شروع کړ. او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو غلام و ابو لؤلؤا، هغه په یو خنجر د شاته نه غزار وکړ، په دې ملا باندې یو هغه خنجر یې ته خېټې ته پورې پورې وویسته او په هغه ځای را پرېوت او شهید شو. صحابه کرامو چې دا شهادتونه غوښتل جون خدار چا خوښي، لیکن هغې ته دا پته وه، دې نه خبر و چې د دنیا د جون فانی جون ده، فانی دنیا ده، فانی زندگی ده. څه پته لګي چې د سړي خاتمه به څنګه ګرځي؟ مونږ ته څه پته لګي چې زمونږ خاتمه په ایمان او که په بېایمانۍ به خدای زمونږ خاتمه په ایمان کړي. مونږ به جنت ته ځو که مونږ به دوزخ ته ځو، لیکن رب العالمین چې د شهید دپاره کومه مرتبه او کوم ثواب او کوم اجر مقرر کړی دا د بل چا دپاره نشته. نبی علیه السلام فرمایي چې کله د بدر دا شهداو او دوی خدای ته ور مخامخ شو او الله ذوالجلال ورته کوم انعامات ورکړل، نو خدای پاک یې تپوس وکړ، وی شهداو نور څه غواړئ؟ وی خدای پاکه یو څیز غواړو خو ابونه کې. وی نه تاسو چې څه غواړئ شا به ووایئ، څه نعمت او څه احسان چې غواړئ نو هغه زه کوم در باندې، هغه نعمت در کوم. وی ښځه مونږ خو یو سوال دی نو څه دی؟ ادا دی چې خدای واپس هم دنیا ته ولېږه، یو ځل بیا ستا په لر کې شهیدان شو، دا غواړو. وی نه دا خو زما فیصله ده، داسې خو نه کېږي، یو ځل چې سړی مړ شي بیا دنیا ته نه دی. وی ښه نو خدای پاکه یو بل درخواست دی زمونږ، هغه ومنه. هغه څه دی؟ وی زمونږ دا یو اعلان کوو خپلو مسلمانانو وروڼو ته، زمونږ هغه اعلان ورته ور ورسوه. وی څه اعلان کوئ؟
وی دا اعلان کو چې مونږ خدای سره کله مخامخ شو نو مونږ د خدای نه خوشحاله یو، الله زمونږ نه خوشحاله دی. بلغوا عنا اخواننا، زمونږ کمرونه چې په دنیا کې دي هغې ته زمونږ د طرف نه دا خبر او اعلان ورسوئ بان قد رضینا ورضی عنا، چې مونږ د خدای نه خوشحاله یو، الله زمونږ نه خوشحاله دی. نو حضرت جبریل علیہ السلام ته الله دا آیت ورکړه، د قرآن آیت او بیا منسوخ شوی دی. پیغمبر علیہ السلام له دا مستقل آیت راوړو، بلغوا عنا اخواننا، زمونږ ورونو ته زمونږ د طرف نه دا اطلاع او اعلان ورسوئ بان قد رضینا ورضی عنا، چې مونږ هم د خدای نه خوشحاله یو، الله زمونږ نه خوشحاله دی. یو صحابي فرمایي دا مستقل آیات و مونږ په مانځه کې لوسته، دې ته منسوخ التلاوت وایي، بیا د آیات تلاوت منسوخ شو. او د خپله د دواړو جهانو سردار فرمایي، اور نبی علیہ السلام فرمایي وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. وی دا مې ارمان دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې د خدای په لار کې شهید شم او بیا جم دی شم، بیا شهید شم بیا جم دی شم، بیا شهید شم بیا جم دی شم، بیا شهید شم. دا به تمنا د ارمان دی. حالانکه د نبوت او د پیغمبر د مرګ نه اوچت مرګ د بل چا نشته. دلته زموږ طالبان به موږ سوال کوي چې د پیغمبر خو ډېر لویه مرتبه ده، نو پیغمبر د شهادت مرتبه غواړي، شهادت مرتبه خو د نبوت د مرتبې نه کمه ده. زموږ علماء کرام جواب کوي چې بعضې وخت یو شی په مرتبه کې کمی، خو د سړي ورته شوق او مینه پیدا شي. لکه یو سړی دی او هغه ته مثلا ښه خوراک پروت دی، ښه پولاو او د دنیا خوراکونه پراته دي، او بیا هم په هغې کې مرچکي تړل کېږي، چټنی تړل کېږي. نو چټني خو معمولي شی دی، خو د هغې هغه خوند او هغه لذت دی چې د هغه ښه خوراک والا هغې ته شوق یو وخت کې پیدا شي. دغه رنګې د پیغمبر علیه السلام د نبوت مرتبه ډېره زیاته اوچته ده، لیکن شهادت کې چې کم خوند او کم لذت دی، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د هغې ارمان کوي. او مرګ نه مونږ یریږو. حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام صحابیه ده او شاعره ده. خاوند یې مړ شوی و، څلور زامن یې پاتې او دې د هغه خپلو څلورو واړو زامنو تربیت وکړ. چې کله هغه زامن بالغان شو او ښه طاقتمن شو، ورنن سبا یو مور د بچي په دغه خبره چې په یخو اوبو په اودس هم خفه کېږي. جهاد خو لا ډېره لویه خبره ده. زوی به جهاد له ځي او مور به یې منې کوي، پلار به یې منې کوي. دغه مور د څلورې زامن دي او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور او زمانه ده. یو جهاد ګرم دی او جوړ دی، همدغه د قسطنطنیې جهاد دی. دې خنسا رضی الله عنها څلور واړه زامن راغونډ کړل او کېنولي. بچې دې ورته پوښتنه کوم، زه څنګه مور یم؟ وایي ته ډېره ښه مور یې. وایي نه ستاسو تربیت مې څه ښه کړی دی که خراب؟ وایي مورې تا زمونږ ډېر ښه اخلاقي تربیت وکړ، زمونږ د پلار د مرګ نه پس تا زمونږ ډېر ښه تربیت وکړ، مونږ ته دې ښه اخلاق او دین وښود. وایي ستاسو د پلار په جامه خو مې څه داغ نه دی غورځولی؟ وایي نه مورې، مونږ سره دې سر سپین که بل خاوند دې ونه که، لیکن تا داسې ژوند نه دی تېر کړی او نه داسې عمل کړی چې زمونږ د پلار په جامه دې داغ غورځېدلي. وایي ښه بچو یو تپوس تاسو کوم، وایي زما حق په ځان منې؟ وی او مورې بالکل ډېر لوی حق مونږ ستا منو. وی که زه یو خبره درته وکړم هغه به ومنې؟ وی مورې وایه مونږ ستا کومه خبره نه ده منلې؟ وی نه واده را سره وکړې مورې واده ده. وی ښه تاسو ته پته ده چې سال د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جهاد دی د کافرانو سره او د لوی دشمن سره مقابله ده د مسلمان. نو تاسو به ځئ په دې جهاد کې به شرکت کوئ او داسې شرکت نه کې ځان به بچ کوئ د مرګ نه چې کله د جنگ اور ګرم شي نو یو به وردانګې، او که لږ هم تاسو سستي وکړه د جنگ په دې میدان کې نو د قیامت په ورځ به ستاسو نه بیا د خپل حق تپوس کوم، خپل حق درته نه بخم. مور دې ته وایي. بچي ورته وایي چې مورې مونږ خو روان وو، مونږ وایي چې ته به خفه یې، هسې نه مونږ وایو چې ته خفه نه شې. او دا خو زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی چې ته مونږ ته دا خبره کوې. لاړل د جنگ میدان له او چې کله د کافرانو مقابله کې جنگ ګرم شو، یو ورمخکې شهید شو، بل ورمخکې شو شهید شو، بل ورمخکې شو، څلور واړه زامن یې شهیدان شو، زلمي زامن. دقه یوه مور پاتې شوله، خاوند یې مخکې شهید شوی دی په یو جهاد کې،
د نبی علیہ السلام پس جون او زامن اوس شهیدان شو زامن شهیدان شو دا راله اوس میدان جنگ کې خبر شوه یو صحابي کلکه ونیوله خو دا ډېره مضبوطه ښځه وه کلکه یې ونیوله ورور یې ودرېږه وی ولې وی ته لږ ودرېږه مور ده وی تاسو جوړ دا خیال دی چې ګنې زه به دا خپل زامن ووینم او زه به فریاد وکړم او چغې به وم ما پرېږدی دا خپل زامن ګورم نو چې ورله څلور وخت زامن یې په ځمکه پراته څادرونه پې پراته او په وینو کې لک پت پراته دي دا ګوره ډېره ګرانه خبره ده شریف سنگھ راغی دا څلور زامن یې پراته دي دا مور یې راغله او څلور زامن یې پراته دي څادرونه یې ته لرې کړل اخوا یې ته وغورځول او ورته مخامخ ودرېدی بچو وی زه نن خوشحاله یم نن زه خوشحاله یم او زما زړه نن سکون موني او زه په دې د خدای یقین او د الله نه دا توقع ساتم چې نن به ستاسو روحونه ستاسو د پلار او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د حوض کوثر په اوبو کې غوټې وی زه نن په دې خوشحاله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه د شهداو د ارواحو متعلق ارواحهم فی جوف طیر خضر د هغې روحونه به د یو شنې الوتکې د یو شنه الوتکه کې به د هغې روحونه پراتي لها قنادیل معلقه تحت العرش او د هغې دپاره به د عرش لاندې جالې مقرري ځایونه به یې د عرش لاندې تصرح من الجنة حیث شاءت چې کوم ځای کې خوښی په جنت کې به چکرې لګوي دا د شهداو د روحونو متعلق خبره ده نیغ په نیغه جنت ته ځي د نورو مسلمانانو نیکانو روح علیین ته ځي او د شهداو ارواح د خدای د عرش لاندې جنت ته رسېږي کوم ځای کې چې د دوی خوښی په جنت کې چکرې لګوي یو د پیغمبر وجود نه خورې کېږي او بل د شهید وجود نه خورې کېږي دا د شهید دپاره لویه مرتبه ده او لوی منقبت دی نو شهادت څه معمولي مرتبه نه ده او وروره آسان کار هم نه دی ګورئ د خپل سر نه د خدای لپاره دنګل او د خدای د دین لپاره د خپل سر نه دنګل بس آسانه خبره نه ده دا ډېر ګران کار ده لیکن هغه سړی چې په مرګ یقین ساتي موږ د ځمکې دپاره جنګ کوو که نه کوو د ځمکې دپاره ټوپک هم وړو په دې نه یو چې بیا دې موږ مړه شو د رور دپاره جنګ کوو که نه کوو په رور هم څوک ډز وکړي بیا په دې موږ نه یو دا ولې ځمکې سره مینه ده د بچي دپاره موږ دا ټوپک الو معمولي غوندې کنزل دا دوی ته چا وکړل ټوپک دې راواخېست او میدان ته دې منډه کړې څنګه منډه وې که زه مړ شم مړ دې شم ولې دا بچی درته خوږ ښکاري دا ځمکه درته خوږه ښکاري دا رور درته خوږ ښکاري نو ته د هغه رور په سر د هغه بچي په سر باندې ته ځان وجنې نو که تا ته دین او ایمان خواږه ښکاري نو بیا به ته د دین په سر باندې هم ځان وجنې خو که ته د دین په سر ځان نه وجنې نو معلومېږي دا چې دا دین تا ته خوږ نه ښکاري ځمکه خوږه ښکاري د هغې لپاره خو ټوپک راغلې ځان پرې وجنې بلکې زه وایم نن مونږ ته دین د یو خپل د دنیا د یو ملګري نام خوږ نه ښکاري د دنیا د یو ملګري لپاره دا خلک یو بل سره اشرې کوي یو مرګونو له منډه وایي که نه وایي د بل په سر کې اکثر سړی مړ شي د بل په سر کې لاړ شي مړ شي د بل د ځمکې دپاره ستا د یو ګاونډي او د یو دوست د ځمکې دپاره سر ورکې او سر دې بیل او مړ شوې جهنم ته ځان ورسو نو یقین نیم دی چې جهنم ته ځم او د خپل پټي دپاره نه د خپل دوست د پټي او د غیرت دپاره ځان وجنې معلومېږي دا چې دین تا ته د خپل دوست د غیرت نه هم خوږ نه ښکاري که دین درته د خپل دوست او د خپل رور د هغه غیرت نه او د هغه پټي نه او د هغه ځمکې نه خوږ ښکارېده نو په دین باندې بیا ځان وجه او صحابه کرامو ته دین خوږ ښکارېده دین سره محبت او مینه وه ځانونه یې ته قربانول النبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام ته راغی او په داسې عجیبه کیفیت دی دا صحابي چې ظاهر کې یو فوټې ډول ډال د ده لږ کمزوری دی تور شکل یې دی او شونډې غټې دي مخ باندې دانې دي قد یې څه عجیبه غوندې دی راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناسته و پیغمبر علیہ السلام ته په ژړا شو وی د خدای رسوله یو تپوس ته نه کو او د اسلام او د ایمان یې یو میاشت نیمه بلکې د میاشت هم کمې ورځې شوي دي وی ما به خدای وبخي ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي ما به د جنت د حورې ځان ته پرېږدي او جاړي نبي علیہ السلام ورته فرمایي چې هلکه څه چل شوی دی ولې جاړې چا خفه کړی وی صاحب زه چا سره چې کښېنم څوک را سره یو ځای ډوډۍ نه خوري زما په لوښي څوک اوبه نه څکي ما سره څوک یو ځای خوراک نه کوي
ولکه مې دا سودا راغله چې خدای زه خو تا پیدا کړی او ما نه په دنیا کې خلک نفرت کوي، اسې نه قیامت کې رانه خدای ته نفرتونه کوي، ستا دا جنت رانه نفرتونه کوي، ستا د جنت دا حوري رانه نفرتونه کوي. دا ملک سودا ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل اے سعدا کتا دا خدای او زما تابعداري وکړه نو نه جنت پر امزان ته پریدي، خدای به دې پریږي، خدای فرشتي به دې پریږي. او که زما او د خدای تابعداري دې ونه کړه نه د جنت حوري ځان ته پریدي، نه د جنت ځان ته پریدي، او نه به خدای ځان ته پریدي. چل څه شوی دی؟ یو جي څوک ما سره یو ځای خوراک نه کوي، څوک شی نه راکوي، لو خور څوک نه راکوي. نبی علیہ السلام په مسکې شوې لکه جو ستا واده تړل کېږي. وی او د خدای رسوله. یو صحابي حضرت عمرو بن وهب رضی الله عنه په دې مجلس کې خو نو، خو ډېر مالدار د بنو خزاعه قبیلې یو صحابي دی او مالدار دی او د هغه یوه لور وه. او نبی علیہ السلام له راغلی وی زما دا لور ده که څوک یې کول غواړي نو چاته په نکاح کړه. حضور پاک مبارک یو خوا بل خوا وکتل وی عمرو بن وهب شته؟ صحابه ورته وی د خدای رسوله نشته. وی کوم ځای به وی کور به دې سعد رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی ځه د هغه عمرو بن وهب لور مې تاله په نکاح کړه او ورشه ورته ووایه چې ستا لور ما ته پیغمبر علیه السلام راکړه. دې غریب خوشحاله دی چې ورغی هغه عمرو بن وهب رضی الله عنه دروازه وډبول اوله راووت. وی ستا نوم عمرو بن وهب دی وی وی تا پیغمبر علیه السلام ته سوال جواب کړی وی یو وی ښه نو ستا هغه لور نبي علیه السلام ما ته راکړه. هغه چې ده ته وکتل او د شکل ته وکتل د هغه غریبیه راغله. سر یقینا د نبي علیه السلام د فرمان نه خو زمونږ د الونه قربان شه، خو تا سره به زمونږ د الور ګزاره څنګه کوي؟ وی ته لږ صبر وکړه ښځې ته یې ووایي وی ښځې نبي علیه السلام خو مونږ له رشته رالیږلې ده، زمونږ د لور دپاره یې یو خاوند انتخاب کړی. وی ډېره ښه ده سړیه. وی نه ته یو پوټی هغه سړی وګوره چې هغې ورته دروازه کې داسې وکتل نو ښځې خو هسې فریاد او چغې جوړې کړې. وی زمونږ لور به ده سره ګزاره څنګه کوي؟ او دا شکل او دا ډول ډال دا خو هغسې نه دی چې زمونږ لور ورسره ګزاره وکړي. د نبي علیه السلام مبارک د وینا نه خو مونږ قربان، هسې نه چې سبا زمونږ لور ورسره خپی بیا به نبي علیه السلام خپی. وی دا سړی رخصت کړه او نبي علیه السلام ته ووایه چې زمونږ د لور دپاره بل څوک ته وګوري. سلام ستا دپاره د خاوند کتلی نو وی تاسو ولې خفه یې؟ وی بس مونږ واپس که. ولې م واپس که؟ وی د هغه ظاهر ډول ډال او شکل دا ډېر خطرناک دی. نو مونږ په دې یریږو چې دا خو پیغمبر علیه السلام تعالی رالیږلی دی، هسې نه چې ستا خوښ ني او ستا ورسره ژوند سبا خفی نو بیا به نبي علیه السلام خفی. نو مونږ هغه واپس کوو، نبي علیه السلام ته وایو چې ته بل خاوند درله وګوري. او دا جینه ډېره خوبصورت هم وه، د مور پلار یوه لور و. هغې فورا مور ته وایي مورې شا به را واپسې که تاسو ما ورکوئ که بل څوک ورکوئ، دې ته مه ګورئ چې د ډول ډال څنګه دی، ښکلی دی او که بدرنګ دی، دې ته وګورئ چې دې رالیږلی چا دی. قسم په خدای چې د کم خاوند انتخاب ماله د دواړو جهانو سردار وکړي هغه ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه هم ښه شته دی. شا به یې زر یې را واپس کړه، ژوند ورسره زما دی زه ورسره خوشحال را واپس یې کړه. وی خفه کېږمه بس کار وشو، زمونږ د لور خوښې. او نبي علیه السلام ته ووایه چې کار وشو. دا صحابي حضرت سعد رضی الله عنه په منډه منډه لاړ. نبي علیه السلام ته یې ووایي چې صاحب کار وشو. حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی مهر به ورکړې. وی جي مهر څه ته وایي؟ وی ته نه خبر چې ښځه سړی په نکاح کې یو خامخا څه شی ورکړي؟ وی ما سره څه دي؟ زما کور نشته، رشته داران مې نشته، یو څادر یې د پرتوک په ځای ځان نه لنګ کړی و، کمیس مې نشته، سپلی هم نه وې، ټوپی هم نشته، دغه یو څادر مې دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایي دا یو څادر که ته هغې له ورکړې ته بس اغوندې، او که ته یې اغوندې د هغې مهر څه شو؟ هېڅ دې نشته او ښځه غواړې. وی صاحب کمیس هم نو، ټوپی هم نه، سپلیس هم نو. نبي علیه السلام ورته وایي چې داسې کار وکړه چې لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه راورشه او 200 درهم تی ما ورته یاد که در بکي.
علی رضی اللہ عنہ لو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دې دریو له ورشه او ما ورته یاد کړ 200 درهم د یو کس نه واله 600 روپۍ ترې راوړه دلته راځه لار د دریو واړو نه 200 درهم راوړل 600 روپۍ پوره کړه پیغمبر علیه السلام له راغی نبی علیه السلام ته 300 جدا کړې وې دا د ښځې مهر دی شو دا ځان سره کېد او 300 ورته جدا کړې په خپلو مبارکو لاسونو وی لاړ شه د مدینې منورې بازار ته په دې ځان له ښځې له سامان واله ښځې له جامې واله ځان لم څه کپړې جامې واله په دې انتظام د واده وکړه او یو بل صحابي و هغه ته وایي ستا 2 کوره دي وي او صاحب وی یو دته وقف کوي صاحب وقف مې که بس کارو شو مهر مو شو د کور سامان مو شو کور مو شو ښځه مو شوه وی دا اوس ځان له لاړ شه د واده سامان وکړو دغه د کور دی چې ښځه لولی درته راوړو 300 روپۍ خو یې څادر پورې غوټه کړې چې دا خو د ښځې مهر شو او لال بازار ته په هغه 300 روپو سودا کوي چې کله بازار کې دی دکاندار ته ورخت او ځان له ښځې له جامې چیړې اخلي نو یو اواز یې واورېد یو منادي دی اواز کوونکی دی اعلان کوي لکه اوس زمونږ د دې زمانه کې خو لوډ سپیکرو کې چغې دي او زما د یادو زه ماشوم هم دا لوډ سپیکرې نه وې نو چې مړی به وشو نو ډمامې به یې ډنګوله دقه رنګ یو سړی دی ډمامې له ډب ورکوي اواز کوي خدای مو بخه یو ضروري اعلان واورئ خلک ور متوجه شو چې څه چلو شو هغه اعلان کوي وی خدای مو بخه نبی علیہ السلام سره صحابه پلان کی طرف ته جهاد للا که څوک د پیغمبر علیہ السلام سره په جهاد کې شرکت کول غواړي نو لاړ دي شي یاره هغه سړی به جهاد لدی چې سامان جنگ خپلی تور او نیزه او زغر او اس مسله خپلی چې دا आवाज وره چې نبی علیہ السلام جهاد للا او زه به ځان له واده سامان اخلم او زه به ښځې سره جون تیروم او نبی علیہ السلام جهاد للا دکان په دا پوړی ودرېد او بیا سوچ کې شو پیسې یې لاس کې کلکې ونیوې دوباره منادي اعلان کوي خدای مو بخه اعلان واورئ نبی علیہ السلام فلان کی طرف ته جهاد للا که څوک د پیغمبر علیہ السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کول غواړي ځان دې تیار کړي خو سامان به یې خپلې بیا دې سوچ کې شو یا الله اوس څه وکړم اسې د جهاد لاړ شم او پیغمبر علیہ السلام غوسه شي چې موږ درله پیسې را جمع کړې کور مې دله وکړ ښځه مې ته جهاد لرال دا یې څه وکړه دې خوا چې سوچ کوم نو د دنیا په دا ژوند د شرق پرېوځي نبی علیہ السلام به د جهاد په میدان کې ګرځي او تورې به پې چلیږي او زه به دلته کې خپل کور ناست یم دا کوم ځای کېدی شي په درېیم ځل بیا اعلان یې واورېد چې ووېرېد بس ارس یې پرېښودل منډه یې کړ هغه بازار یې پرېښود بل بازار ته ورغی اس یې ځان نه واغېسته توره یې واغېسته او د جنگ چې سامان هغه یې واغېسته او یو ټوټه یې واغېسته نقاب ورته وایي په عربۍ کې هغې دا خپل مخ پکې پټ کړي صرف دا سترګې ښکاري ټول مخ یې پکې پټ که تندی یې پټ شو صرف سترګې ښکاري په اس باندې سوچ او منډه 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 نبی علیہ السلام میدان ته رسېدو چې ور ورسېد چې میدان ته ورسېد جنگ ګرم جنگ شروع دی دم جهاد شروع او داسې مضبوط جهاد یې شروع کو چې د کافرانو دا دلی داسې یو خوا بل خوا غورځولې خو مخ یې پټ کړی صرف سترګې ښکاري څوک یې پېژني نه یو صحابي بل ته وایي لکه دا پېژنې وی نه دا څوک دی یاره بل خو یې نه پېژني بل د بل نه تپوس کوي بل د بل نه تپوس کوي حضرت علی رضی الله عنه وایي دا زمونږ ملګری نه دی دا چې ته نوی مسلمان شوی دی لکه زمونږ ملګری خو مونږ پېژنده دا چې ته نو مسلم نوی مسلمان دی او راغلی دی خو د ده دې بهادرۍ ته دا خلک حیران دي دومره مضبوط بهادرۍ سره جنګېږي چې په دې کافرو په دې صفونو کې دننه ننوځي او راځي پیغمبر علیه السلام ته چا اله وی صاحب یو نوی مسلمان راغلی دی او میدان کې جنګېږي او ډېر زیات بهادر دی او بلا کافران یې مردار کړل نبی علیہ السلام تپوس وکړئ کم دی چې هغه مخامخ اس باندې چې سور دی مخ یې تړلی صرف سترګې ښکاري دغې وخت کې د لاس اوچت کړی دی او په یو کافر غزار کوي نو دا څادر یې کمیس یې نو څادر یې دی د لاس نه سې راښکته شو نو دا لاس یې ښکاره شو نو چې نبی علیہ السلام ورته وکتل وی اظنه سعدا زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې ما له راغې وی ما نه خلک نفرت کوي او بیا مې وله ښځه وکته او مهر او پیسې مې ورته برابر کړې تاسو ورشئ تپوس دې وکړئ صحابه ورمنډه کړئ
چې ورمنډه کړې دوست هغه کافر مردار کړ بل پسې پسغل دی تپوس یې وکړه انت سعد هلکه ته سعد خو نه سړی وخوځاو وی هماغه سعد یم رامنډه کړه هغه صحابي نبي علیه السلام ته وایي د خدای رسول او مقه دی هغه ښځه او هغه کور او ارسې په ځای پرېښي دی او میدان ته راغلی دی جنگ ته راغلی دی پیغمبر علیه السلام خو ډېر خوشحاله شو دا زما صحابه کرام دي حضرت حنظله رضی الله عنه داسې نو هلته کې واده دی او دې خوا اواز واورېده هر څه په ځای پرېښودل او راغی میدان کې شهید شو غسیل الملائکه ورته وایي فرشتو وله غسل ورکړی دی بیا جناب چې نبی علیه السلام ته هغه صحابي راغی حقه دی او مقه سعد دی نو پیغمبر علیه السلام ورته کتل دې کې دی یو کافر د طرف نه کافر په حمله وکړه او زخمي شو په توره وو او چې ویې دومره سختي و چې د اس ته را پرېوته او دومره مضبوط غدار باندې ولګي چې د ځان خوځول هم غریب بیانو نبی علیه السلام هغه صحابي هغه چې پرېوت یو صاحب ولګېد پرېوت ورمنډه کړې پیغمبر هم په خپله ورمنډه کړې ځان یې په خپله ور ورساو او چې څنګه یې ځان ور ورساو نو نبی علیه السلام یې دا سر راوچت کړو په خپل غېږ کې داسې ونیو اوس هغه نه وینې بېږي لګېدلې دی هغه مخ یې وله پرانېسته او په خپل صادر مبارک دی د دواړو جهانو سردار مبارک دا وینې او دا خاورې پاکوي مخ وله پاکوي وینې ترې پاکوي او هغه داسې سخت لګېدلی چې د هغه غریب تقریبا ځنکدن شروع دی وینې ترې پاکوي په خپل مبارک صادر خاورې ترې سنډي او هغه څه وایي هغه وخت کې هغه وایي د خدای رسوله وایي ما به جنت ځان ته پرېږدي د خدای رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي د خدای رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو مانه خلقو نفرت کا آخرت کې به مې خدای ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وي زما دې په هغه ذات قسمي چې زما سا د هغه په اختیار کې ده په هغه ذات مې قسمي چې د قیامت په میدان کې د خدای په دربار کې به ستا دپاره زه ګوی کوم زه به شهادت کوم چې دا مسلمان دا زما امتي زما مخکې خدای ستا د دشمن او د کافر په مقابله کې شهادت ته رسېدلی دی او دغې وخت کې غریب نسال هغه وفات شو شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل او د خندا نه پسې مخ بل طرف ته واړو په ژړا شو او صحابو ته اواز کړي راشه دا وروره موالی صحابه کرامو د نبي اسلام د غیږ مبارک نه واغېسته اوچتې ډېر زیات غمجن و د دواړو جهانو سردار د هغه په خبره چې دې خوا شوی صحابي راغی غلی غوندې نبي علیه السلام ته وایي د خدای رسوله دا ودې خندل ولې او بیا دا اول دې وخندل او بیا دې وجړل دا ولې نبی علیه السلام وفرمایل چې کله د ما نه تپوس وکړو چې ما به خدای جنت د جنت حورې ځان ته پرېږدي که نه او ما قسم وکړه چې زما د په هغه ذات قسمي چې زما سا د هغه په اختیار کې زه به دله ګوی کوم وی دغې وخت کې په منډه ما یو فرشته ولیده چې د حوض کوثر نه یو جام د اوبو را ډک کړی دی او دله یې په منډه راوړي وی ډېر زیات خوشحاله شوم چې شکر دی خدایه په دې خوشحاله شوم چې شکر دی خدایه چې زما خبره تا په دنیا کې رښتونې کړه شکر دی خدایه ځکه ما په خپله ولیده یو حوره چې د جنت حوره ده او د حوض کوثر نه اوبه راغښتي دي په لاس کې نیولې دی او راوړي وله شکر دی خدایه ومې خندل چې الله زما خبره خو د دنیا کې رښتونې کړه مخ مې بل طرف ته ځکه واړو چې د جنت کې خدای کمې حورې او ښځې دله مقرر کړي دي هغې راغلې او د روح یې قبض کو لاس کې اغېسته نو ما راته حیا راغلی نو ما ته مخ ځکه بل طرف ته واړو پیغمبر علیه السلام مخیار انسان و صحابه کرام د هغه دشمنان نو نه پیغمبر هم دشمن و چې ګنې وجلې او نه صحابه کرام لیونیانو چې د سر نه دنګل او ځان ته یعنې اور ته غورځاو خو هغوی ته د شهادت هغه مرتبې معلومې وې د شهادت هغه درجې ورته معلوم چې د خدای په نزد د شهید څومره لوی مقام دی څومره لویه درجه ده ورونو مرګ خاص مرګ دی مرګ نه خلاصېدل نشته او دا زمونږ ایمان دی چې کم وخت د انسان دپاره مقرر دی نو په هغه وخت به درنه خامخا ساخېږي اینما کنتم یدرککم الموت یدرککم الموت اینما کنتم کم ځای کې چې یې نو مرګ نه خلاصېدی نه شي رالاندې کوي بم ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که لویو لویو محلونو بلډینګونو کې ولې نه
لوی بلډینګ هم تا د مرګ نه نشي بچ کولی. مته انسان دپاره چې تبه مقرر ده په تبه به مري، ټوخی مقرر ده په ټوخي به مري، کینسر مقرر ده په کینسر به مري، ګولی مقرر ده په ګولی به مري، د بل د لاسه مرګ مقرر ده د بل د لاسه به مري. دا خو زمونږ ایمان دی. که سړی دا وایي مثلا چې یاره دا څه وشو او دا خو که د فلانکي ځای نه وی تللی نه به مړ، دا د ایمان نقصان دی. ایمان هم دې ته وایي چې ته په خدای دا یقین او دا ایمان ساتې چې ما له کم څیز مقرر دی او په کم وخت مقرر دی، په هغه ټیم به د هغه څیز نه د خامخا مرم. چې مرګ شته خامخا راځي، په نیټه دی مرګ، بې نیټې نه دی. دا هم ده چې کم وخت مقرر دی نه مخکې کېږي رستو کېږي. نو بیا د مسلمان د شهادت نه ولې ویرېږي؟ او بیا رونو داسې شهادت لکه زمونږ دې شهداو ته چې ورسېده، دا پرون چې زمونږ د کلي سیف الله صاحب شهید، یا د حاجي آباد اسحاق صاحب شهید، یا د نور شهدا، دا شهادتونه الله الله الله، داسې سخت شهادت، داسې د قطرو وجودونه، د قطرو. او بیا د چا مقابله کې شهادت؟ د امریکې مقابله کې نه، د ټولې دنیا د کافرانو مقابله کې شهادتونه. یوه د امریکا هم نه ده. ظالمانو اشر ولا راغوښتی دی، اشر او شهري آبادۍ باندې په جوماتونو بمباري ده، په هسپتالونو بمباري ده. ما لا بل یو څو ورځې شوې، یو صحافیان راغلي پکې څه انګریزانو، څه پکې ښځې وې څه سړي وو، نو هغې څه تپوسونه کول. نو ما نه یو تپوس دا وکړو، یاره د پاکستان دا خلک د افغانستان سره ملګري دي؟ ما یو وی که دوی ته هلته اعلان د جهاد وشي دی به ځي ورپسې؟ مې بلکل به ځي. وی دا ولې؟ یو صحابي باندې تپوس کوي. ما ورته وی دا جنګ خو د امریکې او د افغانستان دی که نه وي؟ نو مې دا لندن ورسره ولې ملګری دی؟ دا جاپان او د فرانس ورسره ولې ملګری دی؟ تاسو د کفر په وجه یو بل سره د یو مظلوم مسلمان خلاف ولاړ یې، او زما د افغانستان د مسلمان رشته خو د لا اله الا الله رشته ده. زموږ د هغه په منځ کې نور څه خپلوي خو نشته، زموږ د هغه رشته داري د لا اله الا الله ده. نو ته د کفر په وجه یو بل سره ولاړې، او زه د دې کلمې د رشتې د وجې نه هغه خپل لور سره ونه جنګې ودرېږم. او بیا وایي یاره وایي مسلمان خلک وایي چې دهشتګرد دي. ما وایي په ټوله دنیا کې مې دا ځان سره په غټو الفاظو ولیکې، په ټوله دنیا کې به ما ته دا ونه ښایي چې مسلمان چې د په کافر حمله کړې ده، وښایه ما ته څنګه دهشتګرد دی. مې دهشتګرد دا کافر دی، امریکا ده چې دی په دې په مسلمانانو لګیا دي نښتې دي. په فلسطین کې مسلمان په اسرائیل حمله کوي که اسرائیل لګیا دی حملې کې؟ اسرائیل لګیا دی. په چیچنیا کې روس په لګیا دی نښتې دی، په عراق کې په لګیا دی امریکا نښتې ده، په افغانستان کې امریکا نښتې ده. نو ظالمانو مونږ درته څه ویلي دي؟ ته راځې په ما باندې بمونه غورځې، بمباری را باندې کوې، نو که زه خپله دفاع کوم او خپل ځان در نه بچ کوم نو زه دهشتګرد شوم او ته پاک شوې. هر ځای دې ظالم امریکې د مسلمان په سر اور بل کړی دی، زمونږ خویندې دې ظالم کونډې کړې، زمونږ ماشومان دې ظالمانو یتیمانان کړل، زمونږ وطنونه دې ظالمانو لوټې لوټې کړل، زمونږ جوماتونه دې ظالمانو شهیدان کړل، او زمونږ قرآن شریفونو پاڼې دوی تس نس کړې. تاسو نن ضرب مومن وګورئ او په هغه کې هغه تصویر وګورئ د افغانستان د قرآن شریفونو چې پاڼې په ګولو لګېدلې او تس نس پرتې دي. جنرال مشرف وی زما ایټم بم ته نقصان دی. ستا ایټم بم او ستا جوهري ټکنالوژي د قرآن نه زیاته ده. هلته په قرآن بمباری کېږي، هلته په حدیثو بمباری کېږي، هلته په مسلمان بمباری کېږي. او دا جهاد نه دی؟ دا مسلمانان خیر دی کمري خو چې ستا ته نقصان ونه رسېږي. که تاسو ته پته یې روناسي، تاسو به هم خبرونه اورئ. ما کره خو ټي وي نشته، شکر دی الحمدلله، خو په ریډیو خبرونه اورو. په کشمیر کې یا یو ځای بل ځای چې کوم مړه شي نو دوی وایي دومره شهیدان شو. داسې وایي که نه وایي؟ شهیدان وایي که نه؟ په افغانستان کې چې دا کوم بې ځایه په اسپتال کې دا ښځې او ماشومان مړه شو، نو د پاکستان خبرونه څه وایي؟ وایي اتنے هلاک ہو گئے. وایي که نه وایي؟ شهید لفظ نه استعمالوي، دومره یریږي ټیزنان. او بیا کم شهدا چې د افغانستان نه دلته راوړي هغوی ته لار نه پرېږدي. هغه شهدا په تورخم بند کړل، نو 8-9 ګینټې په لارو په کشتو کې راته وکړل. او پرون دا شهید څومره ظلم، قسم دې ویم چې سړی څوک دي ظالمانو سره. پرون دغه شهید
زه لاړم او ما په ګنداو کې چې زمونږ کوم ملګري دي هغې ته مې ټېلیفون وکړ مې دا تاسو دغلته څه ته ناست یې زما د کلي یو شهید چې تاسو یې نه شئ دغه کولی هغوی پسې را پاڅېدل او بل یې ورسره وکړه دوباره بیا ورپسې مې ټېلیفون وکړ مې څه وکړل وایي درغی شهید در ورسېد لږ یو ګنټه پس به درشي بیا نیمه ګنټه 3 پاوه تېر شو بیا راونه رسېد دلته خلکو غوبل کول کېده ما پله تیاره وه دا خو زموږ دپاره غټه بېغیرتي به خصوصا د تورنګزو د عمرزو د دې ګردونوا دپاره چې یو شهید مونږ دا حکومت نه وصول نه کړو او قسم دې وکړې مې ډېرې بدې خوښې کړې وې مې د ټولې علاقې ته به اعلان کوم او دا د تورنګزو او د عمرزو او د عثمانزو د ګردونوا چې څومره خلک دي نن به مونږ له خپل غیرت مقدار مې لکې قصد کړی مې که مرو او که څوک ملګرتیا کوي که نه کوي خو انشاءالله په زور او په زیاتی که هر څه کېږي خو د خپل شهید به دې موقع ته راوړو انشاءالله دا مې نیت کړی لاړم ټېلیفون مې ورته وکړ مې لکه څه چې وکړم قوم زما بلوه دی وی مولوي صاحب لږ صبر وکړه اوس به در ورسي څنګه در ورسي څوک وایي پسوا ته راتاو شو وی نه حکومت ګورنر په خپله تللی دی او هلته ناست دی الله او دا به نه پرېږدی نو مونږ پولټیکل سره څه خبرې ترې وکړې نو د هغه هغه بقسم په ټانټو کې ونغښته او در روان کړی دی په غرونو یې در ولي ظلم دی که نه دی ټانټو کې ستا شهید ونغښتلی شو د هغه تابوت او بیا په غرونو په پټو لارو باندې دلته کې راورسېد نام ځان ته مسلمانان وایي یو شهید لا په ځمکه کې یو 2 ګزه ځای په پاکستان کې نشته نن حکومت ہوم سیکټري بدل کړ ولې بدل کړ وایي دا شهیدان ولې پاکستان ته رالل دا شهیدان ولې پاکستان ته ہوم سیکټري بدل کړ څومره د امریکې نه یاره د امریکا خدای دی څه امریکا څه شی دی افغانستان سره به څوک کي زه بمبارۍ به مو کي شهادتونه به مو کي خو هغوی که نرې نو لږ فوج خو دې را دننه که پرون یې 11 ګوریله کسان د امریکې سرونه یې پرې کړي دي 11 دوی خبرونه یې نه ښایي او دا حلال کړې دا سرونه به مونږ امریکې له په تحفه کې لېږو ورته به ښایو خو غوراو لېږه هغه هلیکاپټر چې کومې دله وویشتلې هغه چې کوم کمانډوز دي وسلې پرېښودې وتښتېدل دغه نرتوب دې څه شو ورونو د افغانستان مسلمانان د پاکستان د حکمرانانو ډېر زیات خفه دي هغې وی عوام یې زموږ ملګري دي عوام په مونږ ځان وجني لیکن د حکومت نه ډېر زیات خفه دي دا څومره چې په مونږ کېږي دا مونږ د پاکستان د حکومت نه کېږي مونږ څه کولي دعا ته پر وختې مې دوا کوو دوا وکړئ دوا وکړئ دوا ته ناست شو سره د وسلې سره د طاقت د حکومت ته مونږ صرف دواګانو ته ناست شو ولې زمونږ مشران بې خونده دي دعا کوو چې الله تعالی زمونږ دا چې کوم شهیدان دي چې خدای پاک د دوی درجات عالیه نصیب کړي او دا یو اعلان دی